وصل وسلم عليه سورة المؤمنون وترتیب جمعی باندې درویشتم نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی سماوی باندې څلور اویایم نمبر سورت ده. دا د سورت انبیاء نوروسته نازل شوی ده. د دې سورت ربط د مخکې سورت سره دا ده چې مخکې سورت کې الله پاک فرمایلی وفعل الخير او دلته بیان د افعال الخير کیږي. دارنګه مخکې صورت کې ذکر د صلات او دلته ذکر د خشوع فی الصلات ده. دارنګه مخکې بیان د صلات اجمالا او دلته الله پاک بعضی تفصیلات ذکر کړي. او د دې صورت موضوع ده اصلاح التعلق مع الله، بیان د اصلاح د تعلق د الله پاک سره. ځکه اصلاح د تعلق چې د الله پاک سره راشي نو دا مدار د پاره د عزت دینی او دنیوي ده. سورة المؤمنون سورت مضاف ده، المؤمنون مضاف الیه ده. د جمع مذکر سالم حالت نسبی او جری پیا باندې راځي نو سورة المؤمنین پکارو، لیکن دی کی اعراب حکایی ده. سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون المؤمنون مرفوع ده نو په سورة المؤمنین کې مؤمنون کې مرفوع لیکل شوی دی، المؤمنون وون باندې لیکل شوی نو اعراب پکې حکایي دی. د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت ده، قال كان اذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېده نو سمع عند وجهه كدوي النحل، د پیغمبر علیه السلام په مخ کې بداسي आवाज اوریدل کېدو لکه د موچي او بنگار. د موچي چې داسي په سفر رواني وي بنگار یې کوي نو داسي आवाज باوریدل کېدو. فانزل عليه يوما، په پیغمبر علیه السلام باندې ورځ وحی نازل شو. فمكثنا ساعه، نو موږ یو ساعت ورته انتظار وکړو. فسري عنه، نو هغه کیفیت د نزول د وحی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري شو. فاستقبل القبلة، پیغمبر علیه السلام قبله ته مخامخ شو. فرفع يديه، نو لاسونه اوچت کړو. فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، دا دعا وکړه یا الله پاک موږ ته نعمتونه زیات کومې کموا. واکرمنا، او یا الله پاک موږ ته عزت راکا. ولا تهنا، او موږ مسپکوا. واعطنا، او یا الله پاک موږ ته چې څه موږ غواړو دا موږ ته راکا خیرات الدنیا والآخرة. ولا تحرمنا، او یا الله ته موږ محروموا. وآثرنا، او موږ غرقا. ولا تبصر علينا، او په موږ باندې بل څوک مو غرقوا. وارض عنا، او زموږ راضي شه الله پاکا. وارضنا، او موږ راضي کا. ثم قال به پیغمبر علیہ السلام فرمایل لقد نزلت علی 10 آیات، ما باندې 10 آیات نازل شو. من اقامهن، چا چې دا 10 آیاتونه ذکر او پدی باندې عمل وکړو نو دخل الجنه، دا به جنت ته داخل شي. دا اول 10 آیاتونه یادوي تر اولئک هم الوارثون پوری. الله پاک فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح، فلاح دا په معنا د الفوز، یو معنا د کامیابی، دویمه معنا د البقاء في الخير، او افلاح چې ده الدخول في الفوز یا الدخول في البقاء في الخير. نو فلاح معنا د الفوز او البقاء في الخير، نو دواړه معناګانې دلته صحیح دي. افلح یعنی فاز کامیاب شو، یا بقي في الخير په خیر کې باقی پاتې شو. نور اولئک هم المفلحون کې د دې فلاح مون پوره تفصیل کړو. دا قد چې ده ثبوت امر متوقعن، قد راځي د پاره د ثبوت د داسې یو امر چې د هغه ته توقع او امید وي. نو دلته فلاح ته توقع او امید شته، متوقع او ثبوت ته د حال د مؤمنانو نه. لدی وجنه الله پاک کلمه د قد پکې داخله کړه چې دا فلاح او دا کامیابی په نظر سره مؤمنانو ته متوقع الثبوت دا امید د دې شته چې دا ثابت شي مؤمنانو ته. الله پاک کلمه د قد پکې ذکر کوي. قد افلح المؤمنون
د المؤمنون دو معناګانې دي، یا خو د المؤمنون نه نفس مؤمن مراد کا، او یا د المؤمنون نه کامل مؤمن مراد کا. کدا المؤمن نه کامل مؤمن مراد کی چې الاتون بالفروع، کامل مؤمن چې اصول باندې اتیان کوي، په فروع باندې اتیان کوي، تصدیق قلبی مشتا او اعمال مشتا، نو دا کامل مؤمن دی. نو که کامل مؤمن مراد کوي نو الذين هم فی صلاتهم خاشعون، دا ورسته 9 آیات چې ذکر کیږي دا به ورته صفات موضحه او مادحه، ځکه د کامل مؤمن دغه صفات دي چې دا کوم ورسته ذکر کیږي. نو دا لس صفات چې ورسته ذکر شو دا به ورته صفات موضحه او صفات مادحه. او که د مؤمن نه نفس مؤمن مراد کوي، نفس مؤمن چې تصدیق قلبی وی په ضرورتو د دین باندې، نو دا ورسته به بیا صفات مخصصه. په بعضی تفاسیرو کې دا دویمه توجیه ته ترجیح ورکړې ده چې د المؤمنون نه مراد نفس مؤمن ده چې په ضرورتو د دین باندې تصدیق ټول ضرورت د دین منلي. نو چې نفس مؤمن مراد شي د الذين دا به کوم صفات بیا مخصصه، ځکه دا د نفس مؤمن بیا عام ده چې دا صفات پکې وي او کدا صفات پکې نه. نفس مؤمن کې کله دا صفات وي دا ورستنی او کله پکې نه، نو دا ورته صفات مخصصه شو چې نفس مؤمن خو سره د دې ورستنی او صفاتونه چې دا صفات پکې وي. قد افلح المؤمنون الذين، په تحقیق سره کامیاب دي مؤمنان، الذين اغه مؤمنان، الذين په دې صفات باندې خو پوه شو ان شاء الله. دا یا صفت موضحه او مادحه ده او یا صفت مخصصه ده. کدا المؤمنون نه کامل مؤمن مراد کې دا به صفت موضحه ده، او که نفس مؤمن مراد کې دا به صفت مخصصه ده. الذين هم في صلاتهم خاشعون، اغه مؤمنان دي هم في صلاتهم تقديم الظرف لرعايه الفواصل، تقدیم د ظرف او د فی صلاتهم د ورسته خاشعون پورې تعلق لري، خدا تقدیم د معمول په عامل باندې د پاره د رعایت د فواصل ده. او دویم د دې د پاره ده چې فی صلاتهم د المؤمنون سره نږدې شي، ځکه ایمان او صلات دا اخوین دي. اکثر حدیث کې په احادیثو کې ایمان او صلات دواړه سره څنګ په څنګ ذکر کیږي. او دریمه فائدہ دام ده چې د حصر د پاره مقدم کړو فی صلاتهم، تقدیم د معمول په عامل باندې د حصر د پاره هم ده، یعنی هم فی صلاتهم دوی په ټولو منځونو کې خاشعون دي، نه داسې چې په بعضو منځونو کې خشوع کوي او په بعضو کې نه کوي. فی صلاتهم خاشعون، عاجزی کوونکي ویریدونکي دي په خپلو منځونو کې، عاجزی کوونکي ویریدونکي. د خشوع څه معنا ده؟ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دې معنا داسې کوي، خائفون ساکنون، خائفون د الله نه ویریدونکي دي، او ساکنون رفع الیدین نه کوونکي دي. رفع الیدین په مانځه کې نه کوي، سکون هم دې ته وایي چې په مانځه کې رفع الیدین ونه کوي، دا د سکون معنا ده. نو خائفون ساکنون د الله نه ویریدونکي دي، او ساکنون یعنی په مانځه کې د رفع الیدین نه کوونکي دي. د سکون معنا څه ده؟ په مانځه کې رفع الیدین نه کول. ګوره د حضرت جابر رضی الله عنه په حدیث کې د سکون امدا معنا راغلی ده. هغه فرمایي خرج النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام راووتلو په مونږه او مونږ په مانځه کې رفع الیدین کول. فقال ما لي اراکم رافعي ایدیکم، څه دي مال را چې زه تاسو وینم چې رفع الیدین کوئ. فانها اذناب خیل شمس، لکه دا چې لکۍ د شریرو اسونو وي. اسکونو فی الصلاة، ګوره سکون ذکر کړو، سکونی په ضد د رفع الیدین کې ذکر کړو. اسکونو فی الصلاة په مانځه کې سکون کوي، دا سکون په مقابل د چا کې راغلو؟ د رفع الیدین کې. په صحیح روایت د عبد الله ابن عباس کې دا دوه ټکي راغلي دي، خائفون ساکنون. نور تاسو که تفسیر ابن عباس دا مستقل تفسیر دی، دی تفسیر کې د خاشعون لفظ وګورئ، د خاشعون لاندې لیکلي دي مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه. تصریح کړی دا عبد الله ابن عباس یې فرمایي چې مخبتون عاجزی کون کی دي. مخبت معنا پرون ذکر شو قرآن کریم کې، عاجزی کون کی دي. مخبتون متواضعون
لا یلتفتون یمینا ولا شمالا خی او چپ طرف ته نه ګوري ولا يرفعون ايديهم في الصلاه او په مانځ کې رفع الیدین نه کوي فی الصلاه په مانځ کې چې څومره رفع الیدین دي د دې ټولو نفي پکې راغله نو خاشعون هغه چاته وي چې په مانځ کې رفع الیدین نه کوي تفسیر ابن عباس کې دا معنا لیکل ده یو دوه راویان پکې دي د احادیث په باب کې ضعیف دي خو تفسیری روایت صحیح دي دا تفسیری روایت ده نو تفسیری روایت بالکل صحیح دي او دا روایت د عبد الله ابن عباس به تفسیری روایت ده او تفسیری سمرقندی دا محمد ملاویږي قصه خانه کې دلته حسن بصری رحمه الله اغم د خاشعون معنا په دې باندې کړی دا چې دوی په مانځ کې رفع الیدین نه کوي دا دوه تفسیر شو تفسیر ابن عباس او تفسیری سمرقندی دواړو د خاشعون لاندې ترک د رفع الیدین لیکل دي چې په مانځ کې دوی رفع الیدین نه کوي دا دوه تفسیر شو لدی وجه نه موږ وابیانو ته کله کله داسې چیلنج ورکو چې قران کې شپږ آیات دي وابین دی یو آیات تلاوت کی او داغي په معنا کې د صحابیه د تابعی تفسیر را نقل کی چې باغی کې راغلی وی چې رفع الیدین وکړي او موږ داسې آیات تلاوت کولې شو چې داغي په تفسیر کې صحابیه تابعی فرمایلی وی چې رفع الیدین مکوي په مانځ کې دا د خاشعون په معنا کې تفسیر ابن عباس هم لیکلی دی او تفسیری سمرقندی هم لیکلی دی تفسیر ابن عباس د عبد الله ابن عباس په قول را نقل کړی دی او تفسیر سمرقندی د حسن بصری رحمه الله قول را نقل کړی دی چې د خاشعون معنا دا ده چې په مانځ کې رفع الیدین مکوي امام مجاهد رحمه الله د خاشعون معنا کوي په غض البصر طریقې د استدلال ما سره نور مشته خو به خبره وګدیږي دا دوه تفسیر خو مې درته ذکر کړه دي دواړو د خاشعون په معنا کې څه لیکلي دي ترک د رفع الیدین یو بل طریقه د استدلال درته ذکر کوم امام بهقی رحمه الله هغه په خپل کتاب کې باب لګی باب الخشوع باب د په بیان د خشوع کې نو باب د خشوع لګی او د دې خشوع د باب لاندې د حضرت جابر صاحب د ترک د رفع الیدین حدیث ذکر کړي دا آیات کریمه لیکي الذين هم في صلاتهم خاشعون دا آیات لیکي باب الخشوع لاندې او بیا ورسته د حضرت جابر صاحب حدیث ذکر کړي چې مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسكنوا في الصلاه نو امام بهقی په نظم د خشوع معنا ده ترک د رفع الیدین ځکه باب د خشوع لګولې ده به دا آیات لیکل ده او به د ترک د رفع الیدین ولا حدیث ذکر کړي ده نو د امام بهقی په نظم د خشوع معنا ده رفع الیدین نه کول په مانځ کې دغه جواب درته وکړو کنه و بین و چې دا تفسیر د ابن عباس دا تفسیری کلبی په دې کې په دوه راویانو رد کړي محمد ابن مروان السودی او یو بل راوی دی په دې دوه راویانو رد کړي بالکل دا دوه راویان چې دي د حدیثو په باب کې ضعیف دي او تفسیری روایتي قوي دي تهذیب الکمال تقریب التهذیب دا ټول کتابونه تاسو وګورئ په دې کې لیکلي دي چې دا دوه راویان دا کلبی د کلبی باندې دوی اعتراض کوي نو دا دوه راویان دي پکې دا په باب د احادیثو کې کمزوري دي او په باب د تفسیر کې قوي دي نو دا تفسیری روایت ما درته ذکر کړم دویم معنا امام مجاهد رحمه الله کړی دا امام مجاهد رحمه الله د خاشعون معنا کوي په غض البصر د سترګو ټیټول د نظر ټیټول او امام مسلم ابن یسار رحمه الله معنا کوي تنکیس الراس د سر ټیټول حضرت علی رضی الله عنه د دې معنا کوي په ترک الالتفات او امام الضحاک رحمه الله معنا کوي وضع اليمين على الشمال کې خودل د خلاص په چپ لاس کې خودل وضع راغله کنه په احادیثو کې دو قسم الفاظ راغلي دي په کوم احادیثو کې چې تعین نه ده شوی چې لاسونه به په کوم ځای باندې کېدای دو قسم الفاظ په هغه احادیثو کې ټول احادیث صحیح دي په بعضی احادیثو کې خو تعین راغلی ده لکه د حضرت علی رضی الله عنه روایت دي نه روایت د حضرت علی صاحب دي
چې ان من السنه وضع الاكف على الاكف تحت سره. سنت طریقه دا ده چې یو ورغوي په بل ورغوي باندې د نوم نه لاندې کېدي. 9 روایت د حضرت علی صاحب دي، 3 روایت د حضرت ابي هريره رضی الله عنه دي چې دا سنت طریقه ده چې د نوم نه لاندې لاسونه کېدي. یو د حضرت انس رضی الله عنه روایت ده. حضرت انس سے فرمای ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 د پیغمبرانو خوونه دي: تعجیل الافطار، روجمات وختي کول، وتأجيل السحور، پیشنمه وخت کول، ووضع الكف على الكف في الصلاة تحت سرة. د ټولو پیغمبرانو دا اخلاق دي چې یو ورغوي په بل ورغوي د نوم نه لاندې کېدي. نو د حضرت انس یو حدیث شو، د حضرت علی 9 روایت دي، د حضرت ابو هريره 3 روایت دي. دا د صحابه د طرف نه دا روایت دي چې د نوم نه بلاندې لا سنت دي. او یو د پیغمبر علی السلام حدیث دی په مصنف ابن ابي شيبه کې ده. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې یو لاس په بل لاس باندې د نوم نه لاندې کې خود مرفوع روایت ده د پیغمبر علی السلام حدیث ده. نو د نوم نه لاندې لاس یې خېده خددین ما سوا. بخاری شریف کې راځي، بخاری شریف وابیان وای د سینې د لاسونو د اخودلو احادیث په بخاری کې ډیر زیات راغلي دي. امین الفتاوا کې امین الله وای په بخاری کې ډیر زیات روایت دي. یو طرف ته وای ډیر زیات روایت دي، بل وروسته وای په بخاری کې یو حدیث تا چې سینه باندې بلا سنت دي. یو حدیث وایشتا اول وای ډیر روایت دي، به یو حدیث تا بیا مونږ وایو چې چا دا یو حدیث پیدا کړو نو ځه امریکای او د ټرمپ ډالرو ته د ضرورت نشته، زموږ به درته 1 کروڑ روپۍ درکو. که یو حدیث دی پیدا کړو په بخاری یا په مسلم په دې کې په ځای پرېدا په دې ټولو سیاستو کې که د صدر والا حدیث تاسو پیدا کړو نو 1 کروڑ روپۍ به درته درکو. نو دا چیلنج ما په فیسبوک کې نشر کړو په نیټ کې. نو یو وبید په حرمینو کې سعودي کې هغه د بخاری حدیث راته لیکلی دی. بخاری کې داسې حدیث دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې لاس یې کېښودلو په کف، په مړوند او په مټ، په ورغوي او په مړوند او په مټ. بخاری کې بالکل دا حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاس کېښودلو په ورغوي، په مړوند او په مټ. صحیح شو؟ نو چې په ورغوي هم کې دی او په مړوند هم کې دی او په مټ هم کې دی، خو دغه زمونږ مونځ دی. خو داسې شو که دا د په ورغوي کېښودلی شو، دا 2 ګوتې د مړوند نه راتاو شوې او دا 3 ګوتې د په مټ کېښودلې. مټ ته دې ځای نه شروع کېږي، مټ ته دې ځای نه شروع کېږي. ګوره داسې نو چې داسې کېدي دا د بخاري په حدیث عمل راغلو. او چې داسې دې کېښودو نو تا خو په څنګل باندې لاس کېښودو، نه دې په ورغوي کېښودو او نه دې په مړوند کېښودو، نه دې په مټ کېښودو، په څنګل دې کېښودو. امین الله بیا وایي چې دلته په مټ ږدمه. نو دا یو مټ په ورغوي راوستو او په مړوند. نو ګوره بهر تقدیر د بخاری په حدیث باندې صحیح طریقه باندې عمل په دې طریقه کیږي چې یو ورغوي په بل ورغوي کې دی، 2 ګوتې د مړوند نه راتاوي کې او دا 3 ګوتې په مټ باندې کې دی. نو د بخاری په حدیث کې د احناف د وضع الیدین تحت سره راغلی دی. فوق صدر کلمه خو پکې نشته. د دې نه ما سوا زه درته دا بعضې حدیث خدا دي چې په هغې کې دا راغلي دي چې لاسونه به په کم ځای کېږدي. دا ډېر احادیث دي د تحت سرې په باره کې. په سینه باندې د لاسونو د کېښودلو په باره کې 2 حدیث دي. یو حدیث کې خو یدع هذه علی هذه دی، په اصل کې په مجموع الزوائد کې یدع هذه علی هذه، یو لاس به په بل لاس کېښودو. نو یو چا کاتب په غلطۍ باندې د 2م هذه نه صدره جوړ کړی دی، یدع هذه علی صدره. په مسند احمد کې یدع هذه علی صدره دی، او همدا حدیث په مجموع الزوائد کې یدع هذه علی هذه دی، یو لاس په بل لاس کې. معلومیږي دا چې دی مسند احمد کې کاتب غلطي کړې ده. اصل حدیث یدع هذه علی هذه دی لکه مجموع الزوائد کې چې راغلی دی، او کاتب په غلطۍ یدع هذه علی صدره ترېنه جوړ کړی، دا 2م هذه په صدره باندې بدل کړی دی. یو دغه حدیث دی چې په دې کې کاتب غلطي کړې ده، دا 2م هذه په صدره بدل کړی دی. او وابیانو پکې بله غلطي وکړه، اول هذه په یده بدل کړو، یدع یده علی صدره. اول یده وابیانو په اول هذه په یده بدل کړو، او دا 2م هذه کم کاتب د غلطۍ د وجې نه په صدره باندې بدل کړي. دا یو حدیث دی مسند احمد کې، او 2م په ابن خزیمه کې دی. ابن خزیمه کې چې کوم روایت دی د ویل ابن حجر رضی الله عنه، نو هغه ټیک دی
پاغي کې د صدر لفظ شته لیکن داغي په سند کې مؤمل ابن اسماعیل دی چې اتفاقا انتهایی کمزور دی اتفاقا انتهایی کمزور دی وابن ابن خزیمه کې چې کوم حدیث دی ابن خزیمه ورته صحیح ویل دی لعنت الله علی الکاذبین ابن خزیمه په سکوت کړی دی ابن خزیمه ورته صحیح نه دی ویل او د وابن په هر کتاب کې لیکلی و ابن خزیمه ورته صحیح ویل دی خو به هر تقدیر دا دوه حدیثه د وابن سره دی دا د صدر والا نو احکام القرآن للطحاوی رحمه الله فرمایي چې امکان لري چې پیغمبر علی السلام په اول کې چې کله حکم به پې نو راغلی نو د اهل کتابو په طریقه به یو عمل کولو چې کله به حکم ورته راغلو بیا به د اهل کتابو طریقه پرېښوده نو دا په اصل کې د یهودو طریقه وه پیغمبر علیه السلام باندې د وضع الیدین په باره کې نوی حکم نو راغلی نو د یهودو په طریقې په سینه لاسونه کېښوده د اهل کتابو په طریقه چې نوی حکم راغلو نو بیا د نوم نه لاندې لاسونه کېښوده اصل مسله مې دا درته کوله چې د خاشعون معنا امام الضحاک څه کوي وضع الیمین علی الشمال خو بعضې احادیثو کې خدا راغلی دي تعین د ځای راغلی چې لاس په کوم ځای باندې کېده په بعضې احادیثو کې دا تعین نه دی راغلی ډېر احادیث دي په هغې کې داسې راغلي چې پیغمبر علیه السلام به په ښي لاس چپ لاس ونیولو اخذ کلمه پکې راغلی او په ډېرو احادیثو کې دا راغلي چې پیغمبر علیه السلام به وضع کوله ښي لاس به په چپ لاس وضع کولو دا احادیث انتهایی زیات دي ما په احقاق الحق کې را جمع کړي تقریبا 140 ته رسیدلی دي د اخذ او د وضع والا د ځای تعین نه دی شوی صرف اخذ پکې راغلی پیغمبر علیه السلام به په یو لاس بل لاس نیولو او پیغمبر علیه السلام به یو لاس په بل لاس کېښودلو نو د وضع او د اخذ احادیث دي صحیح شو نو موږ په وضع باندې عمل کوو ګوره یو ورغوی په بل ورغوی وضع شو او اخذ په دې دوو ګوتو کوو دا مړون نه دا دواړه ګوتې راتاوو نو یو ورغوی په بل ورغوی کېښودلی شو دا درې ګوتې په مټ کېښودلی شو او دوه ګوتې د مړون نه راتاو شوې نو د اخذ په احادیثو هم عمل راغلو نیول د شفقت او د مینې نیول دوه انډیوالان چې په لاره رواني نو د مټ نه سره نیول کوي او که د دې مړون نه سره نیول کوي د مینې نیول د مړون نه کېږي او پولیس چې دې نیسي نو بیا د مټ نه نیسي د مټ نه دې نیسي تاړې ته روان کړی نو دا د عذاب او د غصې نیول د مټ نه او د مینې نیول د مړون نه نو دا د اخذ ټول احادیثو دا د احنافو دپاره دلایل دي چې په هغې کې په یو لاس بل لاس پیغمبر علیه السلام نیولی دی نیول د مړون نه کېږي د مینې نیول او د غضب نیول د مټ نه کېږي پوه شو نو دا د اخذ والا ټول احادیثو د امام صاحب دپاره دلایل دي چې د نوم نه لاندې پیغمبر علیه السلام لاس ایښی دی پوه شو او وضع هم ګوره وضع هم پکې راځي د وضع په ټولو احادیثو محناف عمل کوي ورغوی په ورغوي ږدي او درې ګوتې په دې مټ باندې ږدي نو امام الضحاک رحمه الله دلته معنا کوي وضع الیمین علی الشمال ښي لاس په چپ لاس باندې کېښودل صحیح شو او بیا نو وایي تاسو خو لاس په عورت باندې ږدئ ها نو ټیک ده په عورت یې ږدو په دې کې څه نقصان دی زنانه د وابیانو زنانه چېرته لاس ږدي په سینه او زموږ زنانه هم په سینه ږدي ټولو کې خطرناک عورت خو سینه ده نو بیا تاسو ښځو ته ووایئ چې په مخ لاسونه کېږي ځکه مخې عورت نه دی یې چېرته په پښو باندې کېږي نو په عورت باندې اصل کې لاسونه کېښودل پکار دي زنانه یې په عورت ږدي که نه ږدي د وابیانو زنانه په خطرناک عورت یې ږدي نو پکار دی چې د وابیانو زنانه په مخ لاسونه کېږي ځکه د دوی په نیز په عورت لاسونه کېښودل ناجایز دي الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون او دا هغه خلق دي هم عن اللغو چې دوی د ناکارو او د بدو اقوالو او افعالنا معرضون مخ ګرځونکي دي فی عامة اوقاتهم مخکې د مانځه ذکر وشو او دلته د عامو اوقاتو په نورو اوقاتو کې دوی د بدو اقوالو او افعالنا مخ ګرځونکي دي والذین هم للزکاة فاعلون او دا هغه خلق دي هم للزکاة چې دا د زکات دپاره فاعلون کوونکي دي زکات ورکوي دلته اوس یو اعتراض راځي چې دا صورت پاس لیکلی دی مکیتون دا صورت مکی دی او زکات په مدینه منوره کې فرض شوی دی نو الله پاک څنګه دلته ذکر د زکات کوي چې دوی زکات د زکات دپاره ورکوونکي دي نو زکات خو په مکه مکرمه کې نو فرض یو دا اعتراض راځي او دویم اعتراض دا راځي
چې زکات عبارت ده د القدر الذي يخرج من المال، هغه مقدار د روپیو چې د پیسو نه ویستل شي. لکه په یو لکو کې 2.5 روپو ته زکات وي، نو د دې 2.5 روپو پورې خو تعلق د فعل نه راځي، لا يتعلق به الفعل، چې دا 2.5 روپۍ کوون کړي، دا 2.5 روپۍ کوي، فاعلون کوي دا 2.5 روپۍ، نو د کولو تعلق خو د چا سره راځي؟ د پیسو سره نه راځي، د افعال. په خبره خو پوه شوي؟ نو دا دوه اعتراض دي. تاسو ورته بعضې علما جوابونه کوي، لکه شاه منصور بابا رحمه الله په قرآن کریم کې غالبا دلته تقدیر لګېدلی دی، لکلمة الزکات فاعلون شته دی، دا تقدیر که پکې نشته. والذین هم للزکات یعنی لکلمة الزکات، د پاکې کلمې دپاره پاک کلمات لکلمة الزکات، نو هغه کلمه پاکه دوی په خوله باندې وایي. او بعضې علما دویم جواب کوي چې د زکات نه مراد تزکیه ده، للتزکیة فاعلون، تزکیه کوي، ځان صفا کوي. بعضې علما وایي چې دا زکات په معنا د العمل الصالحو سره دی، لکه په بل آیات کریمه کې الله پاک فرمایي خیرا منه زکاتا، نو زکات په معنا د اعمال صالحو. بعضی علما وایي چې زکات په معنا د طهارت سره ده، او لام د پاره د تعلیل ده، یعنی والذین هم للزکات یعنی لوجد طهارتنا، فاعلون یعنی والذین یفعلون ما یفعلون من العباده، دوی کوي هغه چې کوي د عبادتنا، للزکات یعنی للتزکیه وللطهارت، د پاره د طهارت، او فاعلون په معنا د خپل حقیقت باندې پرېږده، کوونکي دي. نو دا تقریبا یو څو جواب شو، لیکن صحیح توجیه پکې دا ده چې دلته مراد د زکات نه القدر الذي يخرج من المال، همغه زکات شرعي مراد ده، لکه په یو لکو کې 2.5 روپۍ، او فاعلون په معنا د مؤدون سره دي. للزکات د دې 2.5 روپو دپاره مؤدون ادا کوونکي دي. پوه شو؟ نو هغه مقدار شرعي د روپیو ترېنه مراد ده. القدر الذي يخرج من المال، هغه مقدار چې د مال نه ویستلی شي، همدغه معنا مراده ده. او فاعلون په معنا د چا سره شو؟ مؤدون، ورکوونکي دي. او که ته اعتراض وکړي چې په مکه مکرمه کې خو زکات نو، نو زکات د مکې مکرمې نه فرض شوی دی، خو په مدینه منوره کې په سرکاري طور د زکات د وصولولو او د نصابونو تفصیل راغی، تفصیلات په مدینه منوره کې راغله، نفس زکات په مکه مکرمه کې وو. والذین هم لفروجهم حافظون، دا هغه خلق دي هم لفروجهم، لام د تقویت د پاره ده، ځکه حافظون متعدی بذات ده، نو لام د تقویت د پاره ده، وروسته د حافظون پورې تعلق لري. دوی د خپلو شرمګاهونو د پاره حفاظت کوونکي دي د محرماتونو، الا علی ازواجهم، دا متعلق تر حافظون پورې ده. حافظون دا خو متعدی په علا باندې نه، خو دلته دا متضمن د معنا د ممسکون لره، نو ځکه متعدی په علا شو. الا علی ازواجهم، مگر په بیبیانو، او ما ملکت ایمانهم، او یا په خپلو وینځو. نو الا او فرا رحمه الله علا په معنا د من سره ګرځي، الا من ازواجهم، او ما ملکت ایمانهم، مگر حفاظت نه کوي د خپلو بیبیانو نه، او ما ملکت ایمانهم، او یا د هغې وینځو نه چې مالکان شوي د دوی خلاصونه، یعنی د وینځو نه. د دې نه معلومیږي چې متعه حرامه ده، ځکه په متعه کې چې د کومې ښځې سره متعه شوې ده صیغه، دا نه زوجه ده، ځکه میراث در نه نه وړي، شاهده او نه وینځه ده. فانهم غیر ملومین، نو دا خلک چې دي دا ملامته نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك، چا چې ولټول ما سوا د دې ازواجو د ما ملکت ایمانهم نه، نو متعم پکې راغله په وراء ذلك کې. فاولئک هم العادون، نو دا خلک چې دي یوازې امدوی تجاوز کوونکي دي. قصر ادعائی دی، یعنی ډېر غټ تجاوز یې کړی دی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانات دا جمع د امانت ده، او وعهدهم د په صيغه د مفرد باندې ذکر کړو. وجه دا ده چې امانات د دې نوع ډېرې دي، هر انسان یو نوع امانت لري، امین دی. چا سره امانت
د علم دی، چا سره امانت د مال دی، چا سره امانت د اندامونو دی، چا سره امانت د خبرو دی، قسمه قسم امانتونه دي. نو یو انسان هم د امانت نه خالی نه دی، نوع ډیری دي. د دې وجه نه امانت الله په صيغې د جمع ذکر کړو، لاماناتهم د دوی د امانتونو دپاره، وعهدهم او عهد دا چرته یو انسان کوي، اکثر انسانان عهد د عهد نه خالی وي. نو وعهدهم او په خپل عهد باندې راعون رعایت کوونکي وي. والذین هم علی صلواتهم او دا هغه خلق دي علی صلواتهم المکتوبه چې دوی د خپل فرض منځونو یحافظون حفاظت کوي. نو یو منځ د خپل ټیم نه په بل ټیم کې نه ادا کوي. نو دا آیات هم د دې لپاره دلیل دی چې جمع بین الصلاتین دا ګناه کبیره ده. یو منځ په بل ټیم کې کول، د ماسپخین منځ مازیګر کې کول، او د یا د ماسپخین په مازیګر کې کول، یا د مازیګر په ماسپخین کې کول، د ماخام په ماخستن کې کول، یا د ماخستن په ماخام کې کول، دا ګناه کبیره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دې ته کبیره ویلې ده، او حضرت عمر رضی الله عنهم دې ته ګناه کبیره ویلې ده. هغه کوم احادیثو کې چې جمع بین الصلاتین راغلي ده، هغه نه جمع سوری مراد ده. یعنی هر منځ خپل ټیم کې شوی دی، خو د ماسپخین د خپل ټیم په اخر کې، او د مازیګر د خپل ټیم په اول کې، او د ماخام د خپل ټیم په اخر کې، او د ماخستن د خپل ټیم په اول کې. شبیر احمد عثماني رحمه الله فرمایي چې دا جمع سوری ځکه مراده ده چې موږ د وابیانو نه تپوس کوو چې تاسو د نور منځونو کې ولې جمع بین الصلاتین نه کول، لکه ماخستن او سحر کې ولې جمع بین الصلاتین نه کول، سحر او ماسپخین کې ولې جمع بین الصلاتین نه کول، ماسپخین او ماخام کې ولې نه کول، ماسپخین او ماخستن کې ولې جمع بین الصلاتین نه کول، سحر او ماخام دا ولې جمع بین الصلاتین نه کول. نو هغوی جواب نشي کولی، عقلي جواب نشي کولی. او مونږ کولی شو وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام جمع سوری کړې ده، او جمع سوری په دې دوه ټیمونو کې ممکنه ده، ماسپخین او مازیګر او ماخام او ماخستن، دې دوه ټیمونو کې ممکنه ده، نورو کې نه ده ممکنه. ماخستن او سحر کې نه ده ممکنه، ځکه وخت مکروهه په منځ کې حایل دی. د ماخستن مون د درېمې حصې د شپې نه شاته کول مکروه دی، وخت مکروهه په منځ کې دی. سحر او ماسپخین کې وخت مکروهه په منځ کې دی. صحیح شو؟ لوی فاصل دی پکې چې د مرختونه تر د ماسپخین اذانه پورې جمع سوری پکې ممکنه نه ده. نو چې په نور المنځونو کې جمع سوری نه ده ممکنه، د هغې نه د پیغمبر علیه السلام نه جمع بین الصلاتین را نقل هم نه ده، او چې کوم ځای کې جمع سوری ممکنه ده هلته را نقل ده، معلومیږي دا چې هغه جمع سوری ده. نو جمع حقیقي چې ده دا ګناه کبیره ده. اولئک دا مؤمنان چې دي هم الوارثون، هم الوارثون من الکفار فی الجنه، دوی وارثان دي د کافرانو نه په جنت کې. په یو حدیث کې راځي چې د هر مسلمان د پاره په جهنم کې مزه شته او په جنت کې مزه شته، او د هر کافر د پاره په جنت کې مزه شته او په جهنم کې مزه شته. کافران چې جهنم ته لاړ شي نو هغه د جنت ځایونه په میراث کې مسلمان ته پاتې شي، او د مسلمان د جهنم ځای کافر ته پاتې شي. نو هم الوارثون من الکفار فی الجنه، او یا مفت وړونکي دي، میراث سړي ته مفت پاتې کیږي. نو جنت هم مفت الله پاک انسان ته ورکوي، ځکه تا چې کوم اعمال کړي دي دا د الله د دنیوي الله د دنیوي نعمتونو د مقابلې نه کم دي. نو چې کم دي د الله د دنیوي د نعمتونو په مقابله کې چې دا حساب کو نو کم راځي، نو د آخرت نعمتونه مفت دي، نو میراث لکه چې مفت پاتې کیږي. الذين يرثون الفردوس، الذين دا صفت کاشفه د الوارثون د پاره ده، یا ورته حذف بیان دی یا بدل دی. الذين يرثون الفردوس چې دوی په میراث باندې وړي فردوس. بعض علما فرمایي چې يرثون په معنا د یستحقون سره ده، دوی مستحق ګرځيږي د جنت الفردوس فی القیامت بعد البعث، هم فيها خالدون، دوی په دې جنت الفردوس کې د همیشه د پاره. ولقد خلقنا الانسان، دا وی استنافیه ده، او لقد دا لام چې ده په جواب د قسم مقدره کې واقع شوی دی چې والله لقد خلقنا الانسان، په الله مې دې قسمی چې په خامخا په تحقیق سره خلقنا الانسان، من پیدا کړی دی انسان، من سلالة، من ابتدایه ده متعلق ده تر خلقنا پورې، دا مې پیدا کړی من سلالة د نچوړ نه، نچوړ خلاصه د خلاصي او نچوړ، من طین دا متعلق تر سلالتین پورې ده، سلالتین په معنا د مسلولتین،
نو من طین ورپورې تعلق لري. دا نچوړ او خلاصه د خټو ده. دا مې پیدا کړی د نچوړ د خټو نه. نچوړ د خټو څه شی دی؟ د خټو نه فصل پیدا کیږي. د فصل نه غنم او جوار او وربشې پیدا کیږي. د غنم او د جوار او د وربشو نه وینه پیدا کیږي د انسان په بدن کې. او دا وینه چې د حرام مغز په ذریعه باندې خصوصیتانو ته رسیږي د جما په حالت کې. خصوصیتانو ته چې ورسیږي نو خصوصیتین زر زر د ماشین په طریقه داسې زر زر چورلیږي د جما په حالت کې. نو د دې وینې نه منی جوړي. یو سکند کې تک سپینه منی ترینه جوړه شي. د دې وینې نه سپینه منی جوړه شي. د دې نه مخکې ته بدن چیرې کټوله وینه ده، منی پکې نه ښکاري، خو په یو سکند کې توره وینه او سره وینه سپینه منی شي. نو دا د خصوصیتینو په ذریعه. نو ګوره خټې وي، د خټې نه فصل شین شو، د فصل نه غنم وشو، د غنمو نه ډوډۍ جوړه شوه، او د ډوډۍ نه وینه جوړه شوه، او د وینې نه د حرام مغز په ذریعه خصوصیتینو ته ورسېده، او د هغې نه مني جوړه شوه. نو دا مني چې د نچوړ د خټو شو که نه، خلاصه د خټو شو. نو من سلالتین د هغې نچوړ او خلاصې د خټې نه، د خټو خلاصه ده دا مني، یعنی هغه بعید اصل ورته خټې دي. ثم جعلناه، نو خوراک خلاصه د خټو ده، وینه چې ده بیا خلاصه د خوراک ده، او منی چې ده بیا خلاصه د وینې ده. ثم جعلناه، یعنی ثم جعلنا نسله، بیا مې وګرځولو، ثم جعلناه، بیا ما وګرځولو دا انسان نطفه، یعنی 40 یوم، 40 ورځې دا د مور په رحم کې نطفه فی قرار، په قرارګاه کې، یعنی مستقر چې هغه رحم دی، مکین یعنی محکم چې هغه ډېر مضبوط دی، په تار نه دی تړلی شوی، داسې کمزوری نه دی چې د ښځې نه لاندې وغورځېږي. ثم خلقنا النطفه، بیا موږ وګرځوله نطفه، خلقنا په معنا د صیرنا سره دی، بیا موږ وګرځوله دا نطفه علقه، ټوټه د وینې، سلیخناکه، علقه ټوټه د وینې، سریخناکه چې سریخې لرلو. فخلقنا العلقه مضغه، خلقنا په معنا د صیرنا، ځکه دو مفعول ورته راغلي دي. نو موږ وګرځوله دا سریخناکه ټوټه د وینې، مضغه یوه ټوټه د غوښې، 40 ورځې بیا دا ټوټه د غوښې. فخلقنا المضغه، نو بیا ما وګرځوله المضغه دا ټوټه د غوښې، عظاما اډوکې، فکسونا العظام، بیا موږ ور واغوستله اډوکې ته، لحما غوښه. ثم انشأنا، العطف بثم يقتضي حدوثها بعد حدوث البدن، اول د انسان بدن تر دې ځای پورې جوړ شو، نو د حدوث د بدن نه وروسته الله پاک فرمایي ثم انشأناه، بیا خلقناه، دا ما پیدا کړو، خلقا آخر، په پیدایش بل، یعنی بیا مې پکې روح واچولو. فتبارک الله احسن الخالقین، خالقین په معنا د مصورین سره دی، نو ډیر لوی دی هغه الله پاک چې دا احسن دی د ټولو مصورینو صورت ورکوونکو نه. احسن الخالقین که په خپله معنا باندې پرېږدی نو الله به احسن الخالقین شي، یو بل څوک به خالق وي خو احسن به نه حسن به. له دې وجې نه بل څوک خو د سره خالق نه دی، نه احسن نه حسن، نو خالقین به په معنا د مصورین سره وي. نور خلک هم شکلونه جوړي خو الله پاک هم شکل جوړي. الله پاک احسن الخالقین دی، یعنی احسن المصورین. ثم انکم، دی کې الله پاک دا خبره ذکر کوي چې دا ستاسو ژوند ذاتی نه دی بلکې مستعار دی. دا مستعار ژوند یو وخت کې درنه الله پاک واپس اخلي. ثم انکم، بیا بېشکه تاسو چې یې بعد ذلک الحیات، د دې ژوند نه وروسته لمیتون، خامخا مړه کېدونکي یئ. ثم انکم یوم القیامت، بیا دا مرګم ذاتی نه دی، مرګم مستعار دی، دا مرګ به هم درنه الله پاک واخلي. یو حیات به درته په قبر کې درکړي، دا به حیات، دام نفس حیاتی، او بل قوي حیات به بیا په آخرت کې وي. ثم انکم، بیا بېشکه تاسو یوم القیامت، د قیامت په ورځ تبعثون، ژوندي راپورته کولی شئ. ولقد خلقنا فوقکم 7 طرائق، په تحقیق سره ما پیدا کړي ستاسو په سره 7 طرائق، ولارې، یوه معنا ده ولارې. دا لارې دپاره د ملایکو د تللو د راتللو دي، نو په اسمانونو کې ولارې دي د ملایکو د تلو د راتلو دپاره، دا یوه معنا.
دویمه معنا سبع طرائق، طرائق په معنا د طبقات و طبقات و اسمانه الله پاک پیدا کړي. او دریمه معنا د بعض علما د و سیارات و مدارات یادي، ما پیدا کړي تاسو په چته سبع طرائق د و سیارات و سیارات سبعو د پاره چې کوم مدارات دي دا ما پیدا کړي. وما كنا عن الخلق غافلين، او نو منګه د دې مخلوق نه غافلین به خبره، نه یو د دې مخلوق نه به خبره. وانزلنا من السماء ماء، الله پاک فرمای ما را ورولې دي د ورېځې نه د بره طرف نه اوبه بقدر په اندازه باندې، څومره چې د انسانانو کفایتي نو دومره په اندازه ورته باران را وروم. که ډېرې اوبه را وورېږي نو بیا به دا ټوله ځمکه غرقه شي. فاسکناه یعنی جعلناه ساکنا، د عربی معنا شو، پښتو کې معنا جعلناه ساکنا، نو ومدرولې دغه اوبه په ځمکه کې. فاسکناه نو ومدرولې هو دغه اوبه فی الارض په ځمکه کې، دا اوبه په ځمکه کې ودرولې. وإنا على ذهاب به لقادرون، او بشک مونږ چې یو على ذهاب به په بیولو یعنی ورکولو د دې اوبو باندې لقادرون، مونږ په دې باندې قادر یو، په ورکولو د دې اوبو قادر یو. په دې طریقه چې د اوبه د مائیت نه وباسو، هغه کم تبعه د اوبو چې د رقت او سیلان هغه پکې ختم. فانشأنا لكم به، نو پس پیدا کړی مو ده لکم ستاسو لپاره به په دې اوبو باندې جناتین باغونه. د جناتین مخکې ما درته درې معناګانې ذکر کړې وي، یا ونې یا ځمکه د ونو یا مجموعه د دې دواړو. من نخیل د خرماونه و اعناب او د انګورونه، لکم فیها فواکه ستاسو د پاره یعنی لنفعکم، فیها یعنی فی الجنات ستاسو د نفع د پاره په دې باغونو کې فواکه میوې دي کثیرة ډېرې، ومنها او د دې جناتو نه د دې باغونو نه تأکلون تاسو خوراک کوئ. وشجرة د عطف دی په جنات باندې، انشأنا لکم لاندې داخل دی، انشأنا لکم به جنات او انشأنا لکم به شجرة، ما پیدا کړی تاسو ته د دې اوبو په وجه شجرة ونه، او یا شجرة دلته ورته خلقنا مقدر کزان ته چې اسانه شي. خلقنا شجرة ما پیدا کړی دی ونه، تخرجو چې راوځي دا من تور سینا د غره د تور سینا نه. سینا اسم للبقعه، د هغه ځمکې نوم دی، او تور پکې بیا د غره نوم دی. سینا د هغې علاقې نوم دی چې دا راوځي د تور د غره نوم دی، او سینا د هغې علاقې نوم دی. نو له غره د توري سینا نه، د غره د سینا نه چې هغه تور نومیږي، نو دا ونه په هغې کې راوځي. دا د زیتون ونه ده، تنبتو چې دا زرغونیږي بالدهن د غوړیو سره، په دې کې غوړي په دې زیتون کې. وصبغ او د ترکارۍ سره للآکلین د پاره د خوړونکو، نو دا راشنه کېږي د غوړیو سره او د ترکاریو سره للآکلین. وإن لكم في الأنعام لعبرة، بشکه تنبتو بالدهن باندې خو پوه شو، تنبتو دا راشنه کېږي بالدهن یعنی متلبسا بالدهن، چې دا متلبسه د غوړیو سره او د ترکارۍ سره للآکلین. وإن لكم في الأنعام لعبرة، بشک استاسو د پاره په دې څارویو کې چارپایانو کې خامخا عبرت ده. نسقیکم چې څخو مونږه تاسې ته مما د هغې پیو د هغې شدونه فی بطونها چې په ګېډو د دوی کې دي. ولکم فیها منافع کثیرة، او ستاسو د پاره په دې څارویو کې منافع کثیرة ګټې ډېرې دي. ومنها تأکلون، او د دې نه تاسو خوراک کوئ، بعضې تاسو خورئ. وعلیها او په دې څارویو باندې، وعلى الفلك وعليها في البر وعلى الفلك في البحر تحملون، بارولی شئ تاسو. مخکې مضمون د توحید او دلته مضمون د رسالت دی، دواړه اصول د دین دي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، خامخا په تحقیق سره ما لېږلی نوح علیه السلام الى قومه، قوم د نوح علیه السلام ته. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم خبر مقدم دی د ما د پاره، من زائد دی، الہ دا اسم د پاره د ما دی، غیره مرفوع دی اتباعا لمحل اسم ما، صفت د پاره د اسم د الہ دی.
یعنی مرفوع دی تابع د محل د الہ دی. الہ خو اسم دی مرفوع دی په اصل. نشته دی ستاسو د پاره هیڅ الہ غیر د الله نام. افلا تتقون آیا پس نو ویریږئ، الا تتقون عقوبته آیا پس نو ویریږئ تاسو د الله د عذاب نام. فقال الملأ الذين كفروا ویلی هغه مشرانو د نوح علیه السلام قوم دوه ډلې، یو کافرانو او بل غیر کافرانو. نو ملأ دو قسمو، الملأ الذين كفروا او الملأ الذين آمنوا. نو هغه کافرانو مشرانو پکې ویلي کفروا بالرسالة چې هغوی کفر پر رسالت د عیسی علیه السلام باندې کړو. نو قالوا 5 شبهن 5 اعتراضات وکړو دې کافرانو په موسی علیه السلام. اول اعتراض دا وکړو ما هذا الا بشر مثلكم، نه دی دا مگر ستاسو په شان بشر دی. اول اعتراض دا چې دا ستاسو په شان بشر دی. یرید ان يتفضل علیکم، اراده لري د دې خبرې چې مشر شي په تاسو باندې. نو په دې دعوه د رسالت خپل مشري غواړي، بشر دی او مشري غواړي، نو بشر پیغمبر نشي کېدی. دویم اعتراض دا وکړو ولو شاء الله ارسال الرسول، مفعول به ورته مقدر دی. که الله اراده کړې وي در لېږلو د پیغمبر لانزل ملائکه، نو ملائکه به نازله کړې وي. دا دویم اعتراض. دریم اعتراض دا ما سمعنا بهذا، یعنی بکون الرسول بشرا، موږ نه دي اورېدلي په دې خبره باندې چې بشر بم پیغمبر کېدی شي. فی آبائنا الاولین، په هغو پلرونو زمونږ کې چې پخوا موږ د هغوی نه دا مسله نه وه اورېدلې چې بشر هم پیغمبر کېدی شي که نشي پیغمبر کېدی. او یا هذا مسئلې د توحید ته راجع کا، موږ نه دا اورېدلې دا مسئله د توحید چې دی بیانوي فی آبائنا الاولین، په هغې پلرونو زمونږ کې چې پخوا وه، یعنی الامم الماضیه. او څلورم اعتراض دا وکړو ان هو نه دی دا نوح علیه السلام الا رجل، مگر داسې یو سړی دی به جنتون چې د ده پورې لیونتوب نه ختی دی، دی لیونی دی او لیونی پیغمبر نشي کېدی. پنځم دا فتربصوا به په معنا د لهو سره دی، نو انتظار کوئ تاسو دته حتی حین تر یو وخته پورې چې یا مړ شي او یا د خپلې خبرې نه رجوع وکړي. او یا مطلب دا دی چې تربصوا انتظار کوئ حتی حین تر یو وخته پورې تر څو چې عاقبت ظاهر شي. نو که په هوش شو خو ډېره ښه ده، او که په هوش نه شو نو قتل به یې کو. نو قال او فرمایل نوح علیه السلام رب انصرنی، الله زما امداد وکړه، بان تهلکهم، امداد زما داسې وکړه چې دا ټول هلاک کا. بما کذبونی، ما مصدریه ده او با سببیه ده، یعنی بسبب تکذیبهم ایایا، په سبب د دې چې دوی زما تکذیب کړی دی. نو یا الله دا ټول تباه. فاوحینا الیه، نو ما وحی وکړه نوح علیه السلام ته. انا مفسر دی د پاره د وحی، ځکه وحی دا د مقولاتو نه ده، په معنا د قول ده. ان اصنع الفلک، وحی دا وه چې ته جوړه که کښتۍ باعیننا، په لیدلو زمونږ معنا کنایي مراده ده، یعنی بحفظنا، موږ به ستا حفاظت کوو. ووحینا، او په وحی زمونږ یعنی زمونږ د تعلیم مطابق جوړه که. فاذا جاء امرنا باهلاکهم، کله چې زمونږ حکم راشي د دوی په اهلاک. وفار التنور، او راوخوټېدلو تنور، چې کله تنور کې اوبه راوخوټېدې. فسلک، پس ننه باسه، یعنی فدخل فیها، په دې کښتۍ کې من کل، یعنی من کل نوعین، د هر نوعی د دې حیواناتو نه. زوجین دا مفعول به دی، نو داخل که پکې زوجین، یعنی ذکر و انثى. اثنین، زوجین معنا جوړه جوړه، اثنین معنا دوا دوا، نو اثنین د زوجین د لپاره تاکید دی. زوجین جوړه جوړه یعنی نر او ښځه، اثنین دوا دوا، غیر البشر، انسانان ټول اوچت که چې کوم مؤمنان دي. من کل زوجین یعنی غیر البشر. و اهلک، او خپل اهل دې ټول اوچت کا. الا من سبق علیه القول، مگر من نه باسا، مو ور داخله وا. من هغه څوک سبق علیه القول چې لومبی شوې ده په هغه باندې القول، خبره د عذاب، منهم د دوی نه.
نو چې خبره د عذاب زما نه پکې ډومبی شوی او مخکې شوی ده نو هغه پکې منه نه باس. ولا تخاطبني او مکه خبرې زما سره فی الذین ظلموا فباره د هغې خلکو کې چې ظالمان دي بترک اهلاکهم چې الله پاک مې هلاکوه یعنې پښیمانېږه مه بیا. انهم مغرقون بېشکه دوی غرق کړی شوي دي. اوس خو نه غرق کړی شوي غرقېږي به په تحقق د وقوع دی. د دې وجې نه الله پاک په صیغې د اسم مفعول ترېنه تعبیر وکړو چې دوی اوس غرق شوي دي. فاذا استویت نو کله چې وختلې او برابر شوي انت ته ومن معك استویت په معنا د قعدت له دې وجې نه وابیان هلته معنا کوي استوى على العرش یعنې قعد على العرش نو د دې ځای نه معنا راخلي. فاذا استویت چې کله وختلې او برابر شو یعنې کېناستې انت ته ومن معك او هغه څوک چې ستا سره دي على الفلك په دې کښتۍ فقل الحمد لله الذي نتویا چې حمد کامله هغې الله لره دی نجانا من القوم الظالمین چې مونږ ته نجات را کړی د قوم ظالم نه. وقل ربي او ته دا وایه وقت النزول چې کله د کښتۍ نه کې وتې نو دا دعا کوه چې انزلني یا الله پاکه کوز کړه ما ای زما ربه ما کوز کا منزلن په داسې ځای کې مبارکن چې برکتناک وي په برکتناک ځای کې مې کوز کا. وانت خیر المنزلین دا حال واقع شوی دی. حال دا چې ته ډېر غوره له ټولو کوزونکو نه د ټولو کوزونکو نه ته بهترین کوزونکی. ان فی ذلک بشکا ان فی ذلک بشکا په دې مذکور کې په دې قصه د نوح علیه السلام کې لآیات خامخا دلایل دي د الله په قدرت. وان كنا لمبتلین ان مخفف دی د مثقل نه د بصریانو په نیز ضمیر شان پکې مقدر دی اصل کې داسې دی. وانه كنا شان دا دی كنا ومنګه مبتلین امتحان کوونکي او د کوفیانو په مذهب ان نافیه ده او لام په معنا د الا ده. ان كنا نه یو منګه الا مبتلین مگر امتحان کوونکي یو استعاره تمثیلیه ده یعنی داسې معامله د انسانانو سره کو لکه معامله د ممتحن. ثم انشأنا بیا پیدا کړل منګه من بعدهم یعنی من بعد اهلاك قوم نوح رسته د اهلاك د قوم د نوح علیه السلام نام قرنا آخرین اهل د زمانی نور چې عادیان او سمودیان دي دا می پیدا. فارسلنا فیهم رسولا منهم نو ما ولېږلو په دوی کې عظیم پیغمبر منهم د دوی د جنس نه عادیانو ته الله هود علیه السلام ور ولېږلو او صالح علیه السلام سمودیان او عادیانو ته الله پاک دا پیغمبران ور ولېږل. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. عشقلا د غیره پر رفع خو پوه شو غیره ولی مرفوع ده د الهین د محل د پر صفت ده د الهین د پر صفت ده په اعتبار د محل. افلا تتقون عقابه آیات سن ویریږي د الله د عذاب نام. افلا تتقون نو آیا پس نو ویریږي د الله د عذاب نام. وقال الملأ من قومه ویل مشران د قومنا الذين كفروا هغه مشران چې کافرانو د دینه معلومیږي چې په دې کې مشران دوه ډلې مؤمنان هم پکې وو. وکذبوا بلقاء الاخرة او دروغ بللو ملاقات د اخرت دروغ غنلو دروغ بللو ملاقات د اخرت. واطرفناهم عربی کې خو معنا دا شي کو کنه نسبت د دروغ وي کړو ملاقات د اخرت ته نو پښتو کې به دا معنا کوي دروغ بللو یا دروغ غنلو ملاقات د اخرت یعنی باسی بعد الموت دروغ غنلو. واطرفناهم او نعمتونه ورکړیو مونږه دوی ته فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ډیر مالونه او اولادونه ورکړیو. ما هذا نو دوی همدغه اعتراضات کول کوم چې د نوح علیه السلام قوم کول. ما هذا الا بشر مثلکم نه د داود علیه السلام مگر تاسو په شان بشر دی. یاکل مما تاکلون منه دیم خوراک کوي د هغه نه چې تاسو ترې نه خوراک کوئ. ويشرب مما تشربون او دا هغه څه نه د اسکاک کوي د کوم نه چې تاسو کوي. تشربون منه ما موصوله ده من الذي تشربون یا ما مصدریه ده یعنی من مشروبکم. ولا ان اطعتم دلته قسم مقدر ده د جواب ده. والله لئن اطعتم قسم په الله دې کچرته تاسو پیروي وکړه بشر مثلکم د یو بشر چې تاسو په شان ده. انکم اذن یعنی اذا اطعتموه کله چې تاسو د بشر پیروي وکړه تنوین عوض د مضاف الیه نه ده. لخاسرون تاسو بزیان کاران یې
ایعدکم آیا دا هود علیہ السلام ستاسو سره وعده کوي انکم چې بشک تاسو اذا متم چې کله تاسو مړ شوي وکنتم ترابا وعظاما او چې کله تاسو خاورو او اډوکی شوي انکم مخرجون چې تاسو به بیا د قبرونو راوځئ مخرجون راوستلې بشي بعض علما فرمایي انکم چې د ان د پاره اسم چې د مضاف دی او حذف شوی دی د کوم ته مضاف دی اصل کې دا څه دی ایعدکم آیا دوی تاسو سره وعده کوي انکم یعنی ان اخراجکم تاسو اخراج او خبر ورته اضامتتم دی نو تقدیر د عبارت دا دی آیا دوی تاسو سره وعده کوي انکم یعنی ان اخراجکم تاسو د قبرونو نه راوتل دا به کله اذا متم چې کله تاسو مړ شوئ نو د مرګ نه وروسته به تاسو اخراجي نو بعض علما په کې داسې ترکیب کوي او دا وروسته انکم مخرجون دا تاکید د پاره د ان الاولى دی او په هغه محذوف باندې دلالت کوي انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون بعض علما بیا په کې داسې ترکیب کوي چې انکم دا ان اخراجکم انکم تاسو چې دا کوم اسم د پاره د ان ده او مخرجون خبر د پاره د اول ان ده او دا دویم انکم چې ده دا تکرار د پاره د اول ان ده لما طال الفصل ځکه فاصله د دوړو په مابین کې ډیره راغله دا دویم انکم د اول انکم د پاره تکرار ده نو انکم دا کوم اسم د پاره د ان مخرجون دا ورته خبر او اذا متم دا ورته مفعول فيه انکم مخرجون اذا متم وکنتم ترابا وعظاما چې تاسو به د قبرونو راوستل شي چې کله مړ شي او کله تاسو خاور او اډو کې شي کم ترکیب خپل کوي دو ترکیب هم درته ذکر کړه اول دا چې دلته د کوم نمخ کې اخراج مقدر کا ان اخراجکم وش دا اسم د ان او اذا متم دا ورته خبر تاسو د قبرونو اخراج به په هغه وخت کې وی چې کله تاسو مړ شئ او په هغه وخت کې به وی چې کله تاسو خاور او اډو کې شي دا جمله ختمه شوه او انکم مخرجون دا بل ځان ته جمله شوه او دویم ترکیب می دا درته وکړو چې اول انکم دا کوم اسم دی او مخرجون ورته خبر دی دا دویم انکم د اول انکم د پر تاکید دی او اذا متم ورته مفعول فيه دی نو بیا به معنا دی چې انکم مخرجون اذا متم تاسو به د قبرونو راوستل شي چې کله مړ شي او خاور او اډو کې شي هیهات هیهات یعنی بعد بعدم دا دویم هیهات د اول هیهات د پر تاکید دی ډیر لري خبره ده او ډیر لري خبر ده نه حشر شته او نه نشر شته هیهات هیهات یعنی من الاخراج من القبور د قبرونو راوتل دا ډیر لري مسله ده هیهات په معنا د بعد فاعل څوک دی بعد الاخراج من القبور ډیر لري ده دا د قبرونو راوتل او ډیر لري ده دا د قبرونو راوتل لما توعدون دا لما متعلق تر مضمره پورې ده بیان د پاره د بعد ده یعنی البعد المذکور قائل لما توعدون دا بعد چې ده لما توعدون قائم ده لما توعدون دا هغه څه د پاره چې تاسو سره وعده کولی شي یعنی دا بعد قائم ده د موعود د پاره چې هغه باسی بعد الموت ده او اخراج ده صحیح شو دا بعد قائم ده د پاره د اخراج او یا د لام زائد کا د بیان د پاره یعنی د بیان د مستبعد د پاره او ما توعدون د هیهات د پاره فاعل کا لام زائد کا نو دا شی وای هیهات هیهات یعنی بعد بعد لام زائد کا څه شی ډیر لري دی ما توعدون هغه ډیر لري دی چې تاسو سره وعده کولی شي چې هغه اخراج د ما توعدون ورته فاعل کا نو بیا بلام زائد ان هي الا حیاتنا الدنيا یعنی مل حیاتو ان نافیه ده نه ده دا ژوند هي دا ژوند الا حیاتنا الدنيا مگر زمو حیات دنیوي ده نموت و نحیا من ملکیگو و نحیا او ژوند کیگو
کته اعتراض وکړي چې نحیا دا خو اعتراف دی په باسی بعد الموت کنه چې موږ مړه کیږو بیا ژوندي کیږو دا خو باسی بعد الموت ومنو او وما نحن بمبعوثین په دې کې د باسی بعد الموت نه واپس منکر دي دا خو اجتماع د نقیضانو ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې د نحیا نه مراد معنا دا د نحیا چې یحیا بعضنا ابناؤنا ان هي الا حیاتنا الدنیا ندم دا ژوند مگر زموږ ژوند دنیوي دی نموت موږ مړه کیږو ونحیا یعنی زموږ بچی را ژوندي کیږي یحیا ابناؤنا موږ مړه شو ورپسې زموږ بچی را ژوندي شي هغوی بیا مړه شي د هغې پسې د هغوی بچی را ژوندي شي پوه شو نو د نحیا نه څه مراد شو یحیا ابناؤنا زموږ بچی را ژوندي کیږي نو باسی بعد الموت نه منو دویم تاویل پکې بعض علماو کړی دی فرمایي چې په دې آیات کې تقدیم و تاخیر دی اصل کې داسې دی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا ژوند مگر زموږ دا دنیوي ژوند دی نحیا و نموت تقدیم و تاخیر دی اول په دې دنیا کې موږ ژوندي کیږو او بیا مړه کیږو وما نحن بمبعوثین او موږ نه یو وما نحن بمبعوثین او نه یو موږ بمبعوثین راپورته کړی شوي د قبرونو نام د قبرونو نه بنشو راپورته کولی ان هو ان نافیه دی هو ضمیر رسول تراجه دی یعنی مر رسول نه دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رجل مگر یو سړی دی افترا علی الله کذبا چې قصدن جوړ کړي په الله باندې دروغ قصدن په الله دروغ جوړ کړي عمدن وما نحن له بمؤمنین او نه یو موږ د لپاره بمؤمنین یعنی بمصدقین فی البعث فباس بعد الموت کی موږ د خبره نه منو قالو فرمایل پیغمبر هود علیہ السلام رب انصرنی یا الله زما امداد وکم امداد می داسې وکړه چې دا ټول تباہ کا بما کذبون یعنی بسبب تکذیبهم ایایا په سبب د دروغ بللو د دوی مال را یا په سبب د دروغ غنلو د دوی مال را چې دوی ما دروغ جن غني قال الله پاک ورته فرمایل عما قلیل یعنی عن زمان قلیل ما عبارت د زمانی نه ده عن زمان قلیل یا ما زائد ده په مابین د جار او د مجرور کې عن قلیل نمخ کې زمان مقدر کا عن زمان قلیل د لګي زمانی نو رستم نو ما زائد ده د پاره د تاکید د قلت دلته زمانی موصوف هغه مقدر کا عن زمان قلیل د لا یصبحن پورې تعلق ورکا لا یصبحن عن زمان قلیل او یا د نادمین پورې تعلق ورکا نو عن زمان قلیل یعنی لا یصبحن لا یصيرن دوی به وګرځي عن زمان قلیل د لګي زمانینا نادمین پخیمانه په خپل کفر نو د لګي زمانې نه وروسته به دوی په خپل کفر پښیمانه شي فاخذتهم الصيحه نون والبيلرا الصيحه یعنی صيحه جبرائيل عليه السلام شهید جبريل عليه السلام بالحق یعنی بالعدل من الله دا د الله عدل ظلم نو چې جبريل عليه السلام په دوی چیغه وکړه فجعلناهم غصاء نو دا ما وګرځول غصاء خسو خاشاک د سیلاب خسو خاشاک د سیلاب غصاء السیل ما يحمله السیل هغه چې د سیلاب په سر باندې رواني پانی وي زاړه لرګي وي نو هغه ته غصاء وي خسو خاشاک د سیلاب یعنی پشان د خسو د خاشاک د سیلاب تشبیه ده فبعدا یعنی فبعدوا بعدا دوی لري شو لريوالي نو بعدوا بعدا للقوم الظالمين د پاره د قوم ظالمون نو بعدوا دوی لري شو بعدا په لريوالي باندې د پاره د قوم ظالم نو ډیر د الله د رحمت نه لري شو ثم انشأنا من بعدهم بما پیدا کړ من بعدهم یعنی من بعد اهلاكهم د دوی د اهلاک نه وروسته قرونا اهل د زمانو آخرین نور یعنی قومونه نور د دې عادیانو د هلاکت نه وروسته می نور قومونه پیدا ما تسبق من امه نشرون به کېدل هیڅ قوم من زائد ده ما تسبق امه فاعل د پر د تسبقو ده نشرون به کېدل مخکې کېدل هیڅ قوم اجلها لو وعدي مقرر خپلنا
لخپل مقرر وعدینا بان تموت قبله چې د خپل وعدینا مخکې مړ شي وما یستأخرون یعنی نورست پاتې کېدلی شي د خپل مقرر وعدینا وما یستأخرون تذکیر د ضمیر رعایت المعنا د معنا رعایت کړي د امت د معنا رعایت کړي وما یستأخرون الامه ثم ارسلنا رسلنا بیا ما ولېږل خپل پیغمبرانو تترأو پرله پسې پای در پای حال واقع شوی دی یعنی حال دا چې یو د بل پسې پیوستو تترأو حال دا چې یو د بل پسې پیوستو تترا د مواترت نه دی په معنا د تتابع مع فصل و مهلتن الف پکې د تانیث د پاره دی دا مصدر دی په موضع د حال کې د مفعول نه یعنی ارسلنا رسولنا متواترین ما ولېږل خپل پیغمبران حال دا چې یو د بل پسې پیوستو کلما جاء امه هر کله به چراغ یو امت ته رسولها د دوی رسول کذبوه نو دروغجن به وبللو دروغجن به وګڼلو فاتبعنا نو الله پاک فرمای پس پرله پسې بکړل مونږه بعضهم بعضا پرله پسې بکړل مونږ بعضې د دوی په بعضې نورو پسې په هلاکولو کې یعنی یو د بل پسې بم هلاک وجعلناهم او وګرځول مونږ دوی احادیث قصې تشي قصې د وروستنیو خلکو دپاره فبعدا یعنی فبعدوا بعدا دوی لرې شو په لرېوالي باندې دپاره د هغې قوم چې ایمان نه راوړي ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بیا ما ولېږلو موسی علیه السلام او د ورور هارون علیه السلام بآیاتنا په خپلو دلایلو د قدرت و سلطان او په دلیل مبین ښکاره سره الى فرعون و ملئه فرعون او مشرانو د دولت د فرعون ته فاستكبروا عن الايمان بهم دوی انکار وکړو د ایمان نه په دې آیاتو وکانو قوما عالین او دا داسې یو قوم چې متکبرینو فقالوا پس وویل د قبطیانو انؤمن لبشرین ایم ایمان راوړو لوجد دو انسانانو نه مثلنا چې زمونږ په شان دي وقومهما لنا عابدون او د دوی قوم زمونږ عبادت کولو یعنی زمونږ خادمان او غلامانو فکذبوهما پس دروغجن وبلل دی قبطیانو دا دواړه پیغمبرانو فکانو پس شول من المهلکین د هلاک کړی شوونه ولقد آتینا موسی الکتاب او خامخا قسم ده خامخا په تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب لعلهم يهتدون خای چې سملار عمومي دا کافران سملار عمومي لعلهم ضمیر قوم د موسی علیه السلام ته راجع ده چې هغه د ذکر د موسی نه را فهمیږي مفهوم من الکلام ده وجعلنا ابن مریم او ما ګرځولې د زوی د مریم او امه د مور آیتا نشانه دا دواړه خو دوه نشانې وي الله پاک ورته یوه نشانه ویلې ده وجه دا ده چې دا دواړه په منزله د یوې نشانې وي ولادت من غیر فحل ولادت بغیر د خاوند ولادت بغیر د خاوند دا دوه په منزله د یوې نشانې وي دوړو ته ولادت من غیر فحل منسوبېږي بی مریم وایي ولدت من غیر فحل ولد من غیر عیسی علیه السلام په باره کې داسې راځي ولد من غیر فحل د بی مریم په باره کې داسې راځي ولدت من غیر فحل بچی راوړو بغیر د خاوند ولد من غیر فحل دا ولادت من غیر فحل د یوه نشانه وه په دواړو کې وه وآویناهما او دې دواړو ته مې ځای ورکړو الى ربوة اوچتې ځمکې ته دوی ته مې ځای ورکړو الى ربوة اوچتې ځمکې ته یعنې مکان مرتفع هغه اوچته ځمکه بیت المقدس دا پکې راجح قول دی بعضې وایي چې ربوه د اوچته ځمکه دا دمشقو څوک وایي چې فلسطینو راجح دا دی چې بیت المقدس نو دوی ته مې ځای ورکړو الى ربوة اوچتې ځمکې ته ذات قرار چې خاونده د قرار ده ذات قرار چې خاونده د قرار ده یعنی خاونده د امن ده و معین او خاونده د اوبو پاکو بهیدونکو ده خاونده د اوبو پاکو د پاکو اوبو چې بهیدونکي وي لکه چینی چشمې
نو دا د شام ځمکه د بیت المقدس نو دې ځای کې مې دوی ته پناه ورکړه. یا ایها الرسل اے د الله پیغمبرانو کلوا من الطیبات تاسو خورئ د پاکو خوراکونو نه واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم بشک تاسو په اعمالو باندې عالم یم. وان هذه امتکم بشک دا توحید چې ده امتکم یعنی اصلکم دا تاسو اصل ده امتا واحدة یعنی اصلا واحدا یو اصل ده. وانا ربکم او زستاسو رب یم فاتقون نو زمانو ویریږئ. فتقطعوا امرهم پس غوڅ کړو دوی دی امتیانو پس غوڅ کړو امتیانو امرهم امر د دین خپل بینهم په خپل مابین کې زبرن ټوټې ټوټې غوڅ کړو ټوټې ټوټې یعنی د یو دین نه مختلف ادیان جوړ کړو. زبرن جمع د زبور د په معنا د فرقتن یعنی ټوټې ټوټې. کل حزب هر ګوند بما یعنی بالدین الباطل په هغه دیني باطل باندې لديهم چې د دوی سره د فریقون خوشاله دي هر ګوند په خپل باطل دین باندې خوشاله دي. فذرهم یعنی فترکهم الله فرمایي دوی پرېږدم فی غمرتهم یعنی فی جهالتهم په خپل جهالت کې حتی حین تر وخت پورې یعنی حین قتلهم تر ورځ د بدر پورې دوی په خپل جهالت کې پرېږده او د بدر په ورځ بیا قتل کا او یا حتی حین تر وخت پورې یعنی حین موتهم علی الكفر کله چې دوی په کفر باندې مړ کیږي نو هغې نه به وروسته دوی ته عذاب شروع کیږي. ایحسبون یا دوی ګمان کوي انما ما موصوله د اسم د ان ده یعنی ان الذي نمدهم یعنی نعطيهم چې موږ دوی ته ورکو د دوی سره چې امداد پې کوو. انما یعنی ان الذي بشک هغه شی نمدهم به چې امداد کوو موږ د دوی سره په دې شي باندې من مال دا بیان د پاره د ما ده هغه چې د دوی سره امداد کوو هغه څه شی دی مالونه دي و بنین او بچی دي. نه دوی دا ګمان کوي چې نصارع لهم دا خبر د پاره د ان ده نصارع لهم عائد پکې حذف ده نصارع لهم به چې موږ تیزی کو د دوی د پاره به په دې مالونو بچیو باندې فل خیرات په نیکیو کې موږ د دوی سره تیزی په نیکیو کې کو بل لا يشعرون بلکې دوی نه پوهیږي چې دا استدراج ده. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون بشک هغه خلق چې د ویری د رب نه دوی له وجه د ویری د رب نه ویریدون کې دي. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او هغه چې دوی په آیاتو د رب باندې ایمان لرونکي دي. والذین هم بربهم لا یشرکون او هغه خلق چې دا وی په خپل رب باندې د خپل رب سره څوک نه شریکوي. والذین یؤتون ما اتوا هغه خلق چې ورکوي ما اتوا څه چې ورکوي هر څه چې ورکړه لګي کډيري. وقلوبهم وجلة د دوی زړه چې دی وجلة یعنی خائفة د دوی زړه ویریدون کې دي د دینه چې الله يقبل منه چې ما څه ورکړه کې دي چې دا قبول نشي او یا په مناسبه طریقه به مې نه ورکړي پس لکه ویری. انهم الى ربهم راجعون دلته لام تعلیلیه مقدر کا د وجلتون پورې تعلق ورکا ولی ویریږي لانهم الى ربهم راجعون ځکه دوی خپل رب ته راجعون راجع کیدون کې دي نو التب کشف د حقایق راځي نو د نیت سمول خو ډیر ګران دي. اولئک یسارعون فی الخيرات دا هغه خلق دي چې دوی تیزی کوي پنې کوي کې وهم لها سابقون او دوی د دې خیراتو د پاره سابقون مخکې کیدون کې دي. الناس د نور خلقنا الناس مفعول به ورته مقدر کا. ولا نکلف نفسا الله پاک فرمای موږ نه مکلف کو هیڅ نفس الا وسعها مگر په قدر د طاقت. ولدينا کتاب او زمون سره عمل نامه ده ينطق بالحق هغه خبرې د حق کوي حق المطابق للواقع دا سي خبرې کوي چې مطابق د واقع سره یعنی رښتیا وایي. ينطق هغه غږیږي په رښتیاو نو استعاره بالتبعیه ده یعنی اظهار د حق کوي. ينطقو په معنا د یظهرو وهم لا یظلمون او د دوی سره ظلم نشي کولای. بل قلوبهم فی غمرة من هذا بلکې د دوی زړونه په جهالت کې دي من هذا د دې بیان نه چې هغه په قران کې بیان ولهم اعمال یعنی سیئه کثیره د دوی لپاره ډیر خراب اعمال دي من دون ذلك ما سوا د جهل او د کفر نه هم لها عاملون چې دوی د هغې لپاره عمل کوونکي دي. حتی ابتدایه ده دا د خپل ما بعد سره غایه د پاره د ما قبل ده
حتی اذا اخذنا تر دې چې مونږ ونیسو مترفیهم چې دوی حتی اذا اخذنا تر دې چې مونږ ونیسو مترفیهم مترف المتوسع فی النعمه مترفیهم هغه ډیر مالدار د دوی چې په نعمتونو کې ډیر ډوبي اذا اخذنا مترفیهم چې کله مونږ ونیسو مترفیهم هغه خلق چې ډیر نعمتونه ورته ورکړي شوي دي بالعذاب په عذاب باندې یوم البدر یا عذاب الاخره اذا ناڅه فهم یجأرون دوی به چغي وهي لا تجأروا اليوم ملائکه ورته وي چې نن ورځ چغي مو وهي انکم منا بشکتا سوچي زمونا لا تنصرون تاسو سره امداد نکېږي قد كانت آیاتی په تحقیق سره وزما آیاتنا تتلا علیکم فتاسو لستل کېده فکنتم على اعقابکم تنکسون نو تاسو په خپل پوندو واپس کېدلې یعنی مرتد کېدی مستكبرین یعنی متکبرین حال دا چې کبر کوونکی وای متکبرین به سامرا تهجرون خاب تهجرون به سامرا مستكبرین یعنی متکبرین سامرا حال واقع شوه ده سامرا اسم جمع ده سامرا په اصل کې ضوء القمر د سپوږمۍ رڼا ته وای بیا دا غین را نقل کړي شو علی الحديث بالليل د شپې خبرو تر نقل کړي شو د شپې خبرې تهجرون سامرن د شپې خبرې کول د شپې پټې پټې خبرې کول الحديث بالليل او تهجرون دم په موضوع د حال کې ده معنی دا تاریکین الحق حال دا چې تاسو پرې خودون کې د حق وایي اوس به الله پاک فرمایي چې د دوی د انکار دو سبب وو یو سبب د انکار د دوی دا چې حرم ته د منسوب کېدو په وجه کبرجنو مستكبرین به او دویم دوی بے اصله او بے بنیاده قصو کې مشغول وو د قران آیاتونو ته زړه نه کېدو نو بے اصله او بے بنیاده قصو کې مشغول وو سامرن نو مستكبرین به تاسو تکبر کوون کیي په سبب د حرم هی ضمیر حرم تراجه کا تاسو په سبب د حرم باندې تکبر کوون کیي سامرن او حال دا چې تاسو د شپې پټي خبرې کوون کیي نو حرم ته د منسوب کېدو په وجه کبرجن یې مستكبرین به او دویم دا چې د شپې پټي قصې کوي په بنیاد او بے اصله قصو کې مصروف یې نو تهجرون یعنی تاریکین الحق حال دا چې تاسو پرې خودون کې د حق یې افلم يدبروا القول الله پاک فرمای ایدوی تدبر نکي القول په دې قران کې یعنی افعلوا ما فعلوا فلم يدبروا القول معطوف عليه ورته مقدر کا ایدوی کوي هغه چې وکړه فلم يدبروا القول دوی تدبر او سوچ نکي په قران کې ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة الله پاک فرمایي چې د کفارو انکار دا د پنځو وجونه کې دي او دا پنځه واړه وجه باطل دي د کفارو انکار بیا د دې وجه نه چې ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين یا بد دې وجه نه یعنی لدی وجه نه به چې دوی د قران د ظاهري او معنوي اعجاز نه خبر نه دي نو یا خو بد دې وجه نه دوی منکري او په قران کې به تدبر نه کوي د قران د ظاهري او د معنوي اعجاز نه به منکري دا یو وجه دویم ام لم يعرفوا رسولهم یا خو بد دې وجه نه دوی منکري چې دوی د نبی عليه الصلاه والسلام بعثت ورته بدعت ښکاری لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون یعنی د پیغمبر علی السلام بعثت دا ورته بدعت ښکاری چې دا نوې رسول دی دنه به مخکې بل پیغمبر نه تیر شوی نو یا خو به د دوی د انکار وجه دی او یا به وجه دی چې ام یقولون به جنه لدی وجه نه به دوی انکار کوي چې د نبی علی السلام صداقت او امانت نه دی خبر فهم له منکرون دې کې دې خبرې ته اشاره کوي دا درې موجه چې د پیغمبر علی السلام صداقت او امانت ورته نه معلوم
ام یقولون به جنه او یا بد دی وجنه منکری چې پیغمبر علی السلام نه پیژني لیونه ورته او یا بد دی وجنه منکری ورست الله پاک بیانې ام تسالهم خرجا د دې وجنه به منکری چې ته د دوی نه مالی منفعت غواړي الله پاک فرمای دا 15 واړه واجبات دي دا یو نشته دا 15 سبب د انکار دا یو نشته نو افلم يدبروا القول یعنی افعلوا ما فعلوا ایا دوی کوي هغه چې وکړو فلم يدبروا القول نو دوی تدبر او تفکر په قران کې نه کوي نو د دوی د انکار وجه 15 کې دي هم په معنا د بل حمزه د پاره د انکار د وقوع ده نو اصل کې دا څه ده بل اجاءهم من الكتاب ابل کې آیا دوی تراغله ده د قران نه ما لم يأتي آباءهم الاولين داسې یو څه چې د دوی پخوانیو پلارانو ته نو راغلي نو داسې کتاب دوی تراغله چې د دوی پخوانیو پلارانو ته نو راغله یعنی د قران د ظاهري او معنوي اعجاز نه دي خبر لدی وجنه دوی انکار کوي نو دا سبب د انکار خونه ده دوی د قران د ظاهري او د معنوي اعجاز نه بالکل خبر دي اما دام د پاره د انکار د وقوع ده ام لم يعرفوا رسولهم دا دویم سبب د دوی د انکار د پاره آیا دا سبب د پاره د انکار ده چې دوی ته د نبی علی السلام بعثت بدعت ښکاری دوی خپل پیغمبر نه پیژني لم يعرفوا رسولهم دوی خپل پیغمبر نه پیژني نو د پیغمبر بعثت ورته بدعت ښکاری دا وجه خو نشي کېدی ځکه د پیغمبر علی السلام نه مخکې یو لک څلوري زره څخه کم او زیات پیغمبران تیر شوي دي فهم له منکرون یا بدا وجه د انکاری چې دوی دی پیغمبر علیه السلام ته ناشنا ګڼون کې دي منکرون دي ناشنا ګڼون کې دي ورته د پیغمبر علیه السلام د صداقت او د امانت نه دي خبر دا وجه خو نه د 40 کاله پیغمبر علیه السلام په دوی کې تیر کړو صداقت او امانت نه بالکل دوی خبر دي ام یقولون به جنة دا څلورمه وجه دا همزم د پاره د انکار د وقوع د واقع نه ده ام یقولون به جنة بلکې آیا دوی وایي چې په پیغمبر علیه السلام باندې لیونتوب دی یعنی لدی وجنه انکار کوي چې پیغمبر علیه السلام نه پیژني لیونه ورته وایي الله فرمایي دا یو وجم د انکار نه ده بل جاءهم بالحق بلکې راغله دوی ته پیغمبر علیه السلام بالحق یعنی متلبسا بالحق چې متلبس د حق سره دی واکثرهم للحق او اکثر د دوی حق قران ته کارهون بدګړون کی دي ولو اتبع الحق اهواءهم کچرته پیروي کړي وي قران د دوی خواهشاتو د توحید په ځای په قران کې شرک وي نو دا فرض المحال ده لفسدت السماوات یعنی لخربت السماوات والارض نو باطل شوه به یا به د سره پیدا شوه نه وي اسمانونو زمکی ومن فيهن او هغه څوک چې په دې اسمانونو زمکو کې دي بل اتیناهم بذکرهم بلکې ما دوی تراتل کړي د پپند او نصیحت د دوی فهم عن ذکرهم نو دوی د خپل پند او د نصیحت نه معرضون اعراض کوونکي دي ام تسالهم خرجا بلکې آیت غواړي د دوی نه خرجا مزدوری مالی منفعت فخراج ربکم یعنی رزق ربک فی الدنیا دا فخراج ربک خیر یعنی رزق ربک فی الدنیا وثوابه فی الاخره خیر دا ډیره بهتره ده وهو خیر الرازقین او بشک الله پاک رزق ورکون کې دي وانك لتدعوهم بشک تدویر بلی الى صراط مستقیم لار برابر تم وان الذين لا يؤمنون بالاخره بشک هغه خلق چې ایمان په آخرت باندې نه لري عن الصراط دا د سملارنا لناکبون مخ اړون کړي ولو رحمناهم کچرته موږ په دوی باندې رحم کړی و وکشفنا ما بهم من ضر او ما لري کړی و هغه چې په دوی باندې د من ضر یعنی من سوء حال چې کومه بدحالي په دوی باندې ده باحیاء مترفیهم الذين قتلوا يوم بدر هغه بدحالي د دې وجه نه راغلی و چې اویا سرداران په بدر کې مردار شو نو کدا اویا واړه می ورته را ژوند کړي وي للجوا فی طغیانهم نو خامخا به دوی داخل شوي وي فی طغیانهم یعنی فی افراطهم فی الكفر په خپل سرکشی د دوی کې چې په کفر کې دوی ډیر مخ کې تللی یعمهون یعنی ترددون په خپل کفر کې به بیا دوی مترددو ولقد اخذناهم بالعذاب
الله فرمای په تحقیق سره مانی ولي دوی په قحطۍ باندې فمستکانوا لربهم یعنی فمستکانوا زارې ونکړي دوی لربهم خپل رب ته په دوی می قحطي د عذاب د قحطۍ راوستو فمستکانوا لربهم فمستکانوا یعنی فما خضعوا یعنی پورا زاری ونکړه خپل رب ته وما يتضرعون او نه عاجزی اختیار کړه بعض علما د استکانو معنا کوي دا باب استفعال ده یعنی منتقل من کون الى کون دوی نقل نشو د یو حالت نه بل حالت ته فمستکانوا نقل نشو د یو حالت نه بل حالت ته وما يتضرعون او ندوی عاجزی کوي یعنی نه عاجزی اختیار کړه حتی اذا فتحنا عليهم بابا تر دې چې کله مون کلاو کړ په دوی باندې دروازه ذا عذاب شدید چې د سخت عذاب والا و اذا هم فيه مبلسون ناسا په دوی په دې عذاب کې مبلسون نه امید وي د هر خیر نه وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار الله غزاد دې چې پیدا کړی تاسو د لپاره قوت سامعه والابصار او قوت باصره والافئده او قوت عاقله نو پسترګو بد الله د توحید دلایل ګوري په غوګونو به اوري پزړه باندې به پکې سوچ کوي قليلا ما تشکرون یعنی تشکرون قليلا ما شکرا قليلا ما یا تشکرون زمانا قليلا ما تاکید د پاره د تقلیل ده وهو الذي زرعكم في الارض یعنی خلقكم في الارض الله غزاد دې چې تاسو پیدا کړی یې پزمکه کې و الیه تحشرون او خاص دی الله تبارک په قیامت کې تاسو را جمع کیږئ وهو الذي يحيي بالایمان د ایمان په وجه خلق را ژوند کوي و یمیت بالکفر او د کفر په وجه باندې خلق مړ کوي یا حقيقي حیات او موت مراد ده وله یعنی لامره وقضائه لوجد الله د امر نه لام تعلیلیه ده او لوجد الله د فیصله نه اختلاف الليل والنهار اختلاف د شپې او د ورځې ده افلا تعقلون معطوف عليه مقدر ده د فاده پارا اغفلتم فلا تعقلون آیات سو غافل ای نو عقل نه لري بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې دوی ویلي دي غافل نه دي بلکې دوی وایي پشان د هغه وینا چې د دوی نه مخکینه خلکو ویلي و قالوا یعنی قال الاولون سویلو دوی امغه سی وایي چې اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اي موږ برا پورته کولې شو د قبرونو لقد وعدنا قسم دې چې خامخا په تحقیق سره وعده شوی و زمون سره نحنو زمون سره و آباؤنا و زمون د پلارانو سره هاذا د باس بعد الموت من قبل پخوار ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر دروغ دی پخوانی افسانی قصې دی پخوانی قل لمن الارض دا دلیل الزامی دی تدوی ته وای چې د چا د پاره د زمکه ومن فيها من الخلق او هغه چې په دې زمکه کې کوم مخلوق دی دا د چا دی ان کنتم تعلمون کتا سو پويږئ سيقولون لله نخامخ بدوی وای چې دا خود الله مخلوق دی قل افلا تذكرون ایا پناخلی قل من رب السماوات السبع څوک دی رب د دې اسمانونو او رب العرش او رب د عرش لوی سيقولون لله دوی به وای چې دا د الله د پاره دین قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء د چا په قدرت کې دي یا د چا په لاس کې دي ملکوت کل شیء بادشاہی د هر شي وهو یجیر او الله پاک چې ده یمنع من یشاء ممن یشاء پناه ورکي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي د هغه چانه چې د الله اراده ورته وشي ولا یجار علیه او الله تاسو پناه نشي ورکوله ان کنتم تعلمون کتا سو پويږئ سيقولون لله دوی بوي چې د ملکوت کل شیء بادشاہی د هر شي د الله د پاره دي قل فأنا تسحرون یعنی فكيف فأنا تسحرون یعنی من اين تسحرون د کم طرف نه پتا سو سحر شوه ده بل اتیناهم بالحق بلکې ما دوی ته ورکړه ده راتلل میکړي دي بالحق په حق بیان باندې وانهم لکاذبون بشک دوی چې دي خامخا دروغ وي متخذ الله من ولد ندني ولا الله د ځان د پاره ولد وما كان معه من اله او نشتره د الله سره کوم معبود اذن یعنی لو كان معه اله کدا الله سره اله وي لذهب كل اله
لذهب یعنی لانفرد مستقل شوی به بوتلل بکړی وي کل اله هر معبود بما خلق په خپل مخلوق لکه د دوو کارخانو مال بیل بیل ټاپه پی لګیدلی نو داسې کده دو خدایان وي نو مخلوقات بم دو قسمه وي او د هر خالق مخلوق به جدا جدا وي یو د بل نه به بیل وي پته به نه لګي د پته به لګیدي چې دا د یو خالق مخلوق دی او دا د بل خالق مخلوق دی او حالم کې داسې نه ده ولا علا بعضهم على بعض او کشرته د الله سره بل خالق وي نو غلبه به کړي وي بعضی د دوی په بعضو نو لكن التالي باطل فالمقدم مثله دا هغه برهان التمانع ده پرون درته د دې تفصیل کړو چې درې صورت د اتفاق دی او درې صورت د اختلاف سبحان الله عما يصفون سبحوا سبحان الله پاکی بیان کوي پاکی د الله عما يصفون د هغه څنګه چې دوی ثابتي الله ته چې دوی د کوم شي نسبت کوي عالم الغیب الله عالم ده په غیب والشهادة یعنی ما غاب عن بصر الانسان والشهادة او په هغه څه چې د انسانانو د سترګو نه غایب نه فتعالى عما يشركون الله ډیر اوچت دی د هغه څه نه چې دوی د الله سره شریکي قل ربي تورته وای چې ای زما رب اما تريني یا به ما ته وخی ما يوعدون هغه چې د دوی سره وعده کولی شي د عذاب نه نو کماته په دنیا کې وخی نو دا به زما مرادي ربي یا رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين تمام ګرځو په دې قوم ظالمانو کې وان على ان نريك او من بشک من په هغه څه باندې په دې باندې چې تا ته وخیو ما هغه عذاب نعدهم چې د دوی سره وعده کو په دنیا کې لقادرون الله فرمای من په دوی قادر یو خامخا ادفع بالتي هي احسن تدفقوا په هغه طریقه باندې چې هغه احسنه طریقه ده السيئه سيئه دوی چې در سره بدی کوله ته ور سره نیکی کوه نحن اعلم بما يصفون من خبر یو په هغه څه چې دوی ستا په باره کې جوړي وقل ربي اعوذ بك او تورتو یا رب زمام زپنانی سم پتا من همزات الشياطين همزات جمد الهمزه ده وهو الدفع والتحريك الشديد د وسوسو د شیطان نه واعوذ بك ربي ان يحضرون او زپنانی سم تا ته زما رب د دې خبرنه ان يحضرون چې دوی ماته حاضر شي عند قراءة القرآن او یا مطلقا حضور حتى اذا جاء احدهم الموت حتى د غایه د پاره ده مغیا ورته مقدره کا داسی وایا مردود داسی وایا لا يزالون على سوء المقالة والطعن في حضرة الرسالة لا يزالون على سوء المقالة دوی همیشواله کوي په دې خراب وینا والطعن او همیشواله کوي في طعن باندې في حضرة الرسالة په بار د رسالت کې نو لا يزالون على سوء المقالة والطعن في حضرة الرسالة همیشواله کوي په دې خپل بد وینا او همیشواله کوي په دې اعتراضات باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کومه پوری حتى اذا جاء احدهم الموت تر دې چې راشي یو د دوی ته مرګ نو دا غایه د مغیا مې درته مقدره کړه اسانه تقدیر مې درته ولګول لا يزالون على سوء المقالة والطعن في حضرة الرسالة یا دا ورته مغیا کا او یا ورته مغیا داسې مقدره کا چې لا اكون كالكفار زه د کفارو په شان نه کېږم الذين تهمزهم الشيطان هغه کفار چې هغوی ته وسوسې اچي شیطان وتحضرهم او شیطان ورته حاضرېږي تر کومې پورې حتی اذا جاء احدهم الموت تر دې چې راشي یو د دوی ته مرګ شیطان دوی ته وسوسې اچي او ورته حاضرېږي تر دې پورې چې راشي یو د دوی ته مرګ نو بیا تېنه شیطان لاړ شي قال رب ارجعون نو دې بیا وایي چې یا الله ما دنیا ته واپس کا لعلی اعمل صالحا خای مال رچ زنیک عمل وکم فيما ترکتو په هغه دنیا کې چې ما پاتې کړې د پریخي مې دم پاغي کې بنیک عمل وکم فيما ترکتو د عبارت د دنیا نشو ز بنیک عمل وکم فيما په هغه دنیا کې ترکتو چې ما پریخي دا او یا ما عبارت د ایمان نه ده
فی الایمان الذی په هغه ایمان کې ترکتو چې ما پرېښی په دنیا کې کلا منع شد دې خبرې نام انها دا رب ارجعون کلمه چې دا د رب ارجعون کلمه چې دا کلمتون دا داسې و کلمه ده هو چې صاحب د دې کلمې قائلها د دې ویون کې ده او پوره کیدون کې نه ده یعنی مطلب دا چې دا به په خوله چغې وهي او پوره کیږي بنا ومن ورائهم یعنی امامهم دا د ازدادو نه ده د دوی مخې ته ومن ورائهم یعنی ازدادهم د دوی مخې ته ضمیر احدهم تراجع ده احدهم اذا جاء احدهم ومن ورائهم دا هم ضمیر هغه احد تراجع ده حتى اذا جاء احدهم کی او جمعیت په اعتبار د معنا سره ده نو د دوی مخې ته برزخ یعنی حاجز بینهم وبین الرجعه د دوی او واپس دنیا ته دراتللو په مابین کې پرده ده برزخ پرده ده د دوی او درجات په مابین کې الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی به راپورته کولی شي په کوم ورځ کې به چې دوی راپورته کولی شي نو چې راپورته شو نو بیا به دا پرده ختم شي نو دوی به بیا بیرته دنیا ته رجوع وکړي ظاهرا خدا شي ښکاري ومن ورائهم د دوی مخې ته برزخ پرده ده د چا او د چا په مابین کې پرده ده د دې کافرانو او د رجوع الی الدنیا صحیح شو دا پرده د دوی او د رجوع الی الدنیا په مابین کې او دا پرده به تر کومه پوری الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پوری چې دوی پکې راپورته کولی شي چې اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلۍ ووهي نو چې دوی راپورته شي دا پرده به ختم شي چې پرده ختم شو د دوی به بیا رجوع الی الدنیا وشي حالان کې بیا خو رجوع الی الدنیا نه کیږي کوم لدی وجنه دا تعلیق بالمحال ده یعنی مطلب دا دی چې رجوع الی الدنیا چې دا محاله ده که رجوع الی الدنیا کې ده نو د بعث بعد الموت نه به وروسته وشي حالان کې د بعث بعد الموت نه وروسته رجوع ممکن نه ده محاله ده نو د دوی رجوع دنیا ته محاله ده نو دا تعلیق بالمحال ده ابن زید هغه فرمایي من ورائهم په خپل حقیقت پرېدا نو دې تعلیق بالمحال ته به ضرورت نشته دا خلق چې مړ شي نو ومن ورائهم د دوی شاته برزخ یعنی برزخ بین الموت والبعث من القبور یو برزخ دی په مابین د مرګ او د بعث بعد الموت کې صحیح شو د دوی او د بعث بعد الموت په مابین کې برزخ او پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی پکې راپورته کولی شي نو دا ورځ چې راورسیږي نو بیا به دوی ته بعث بعد الموت میلاو شي نو دا پرده د دوی او د بعث بعد الموت په مابین کې د نبی هیڅ اشکال نشته دا پرده د دوی او د بعث بعد الموت په مابین کې الی یوم یبعثون دا پرده به وي تر هغه ورځې پورې چې دوی د قبرونو راپورته کولی شي چې کله د قبرونو راپورته شي نو پرده به ختم شي د حشر میدان به شروع شي فاذا نفخ فی الصور چې کله پوکړې شي په شپېلۍ کې النفخه الثانیه دویمه شپېلۍ مراده ده فلا انساب بینهم نو نه به وي بیا خپلولي د دوی په مابین کې یوم اذن یعنی یوم اذا نفخ فی الصور چې کله په شپېلۍ کې پوکړې شي نو بیا به خپلولي نه ولا یتساءلون او نه به یو د بل نه تپوس کولی شي چې وروره ستا څه حال دی یعنی پیژنګلو به هم په کار نه راځي فمن ثقلت موازینه هغه څوک چې درون شي موازینه تلې د یعنی موزونات حسناته هغه حسنات د هغه موزونات فاولئک هم المفلحون دا خلق چې دی یوازې امدوی کامیاب دي ومن خفت موازینه یعنی موزونات سیئاته هغه څوک چې سپک شو تلې موزونات حسناته نیک اعمال سپک شو فاولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه خلق دي چې په تاوان کې غورځولې دي خپل نفسونه فی جهنم خالدون دوی په جهنم کې د همیشه د پاره تلفحو یعنی تحرقو سوزیب فلح مس لهب النار الشیء د لمبو رسیدل یو شیتا د تفلح وي نو تلفحو یعنی تحرقو سوزیب وجوههم النار مخونه د دوی اور یعنی اور به د دوی مخونه سوزي تخصیص د وجوه د دې وجه نه کړی دی لانها اشرف الاعضاء نور به ټول بدن سوزي
وهم فيها کالحون او دوی په دې جهنم کې کالحون. کالحون څه معنا؟ دوی په دې جهنم کې داسې وي کالحون چې تندی به غونج وي، نو تندی به په دې جهنم کې غونج وي. او بعض علما وایي چې کل قلص ته وایي ان تتقلص الشفتان وتتباعد الاسنان، چې شونډې دا کتره زوړندې شي او غاښونو په مابین کې ډیره فاصله راشي. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا نو زما آیاتونه چې پتا سو لوستل شو، فکنتم بها تکذبون، نو وای تاسو چې زما په آیاتونو باندې تکذیب کولو. قالو دوی په دې اور کې وای چې ربنا یا ربنا غلبت علینا شقوتنا، غالب او شوی او په مونږ باندې بدبختی زمون، وکنا قوما ضالین، او مونږ یو قوم سرکشه گمراه. ربنا اے رب زمون اخرجنا منها، مونږ دې اور نو باسا، فإن عدنا كبيم كفر او گمراهی ته واپس شو، فإنها ظالمون، نو بشک مونږ به بیا ظالمانو. قال اخسئوا فيها، الله ورته وی چې پوری شي په دې اور کې، ولا تکلمون، او زما سره خبرې مکوئ باستدعاء الاخراج. انه كان فريق من عبادي، بشکوا یو ډله زما د بندگانو نه یقولون ابو ویلی ربنا آمنا، چې یا رب زمونږ آمنا من ایمان راوړی دی، فاغفر لنا من مغفرت وکړه، ورحمنا او په موږ رحم وکړه، وانت خیر الراحمین، او ته رحم کوونکی د ټول رحم کوونکو نه. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم، نو تاسو ونیول زما د بندگانو سخريا په مسخرو سره، حتى انسوكم تر دې چې انسوكم دوی هیر کړ ستاسو نه، ذکری زما پند، دوی ستاسو نه زما پند هیر کړو، زما قرآن در نه هیر کړو، یعنی تاسو د دوی په استهزاء مصروف شوئ او زما قرآن در نه هیر شو. وکنتم منهم تضحكون، او وی تاسو د دوی نه چې خندا هم د دوی پورې کوله. انی جزیتهم اليوم، بشک ما جزا ورکړه هغوی ته نن ورځ، بما صبروا، په سبب د صبر د هغوی، انهم هم الفائزون، یعنی جزیتهم اليوم لانهم هم الفائزون، ځکه دوی کامیاب دي. لام تعلیلیه پکې مقدر دی. قال یعنی قال الله، فاعل الله دی، او الملك المأمور بذلك، الملك المأمور بذلك، هغه ملائکه چې په دې وینا مامور ده، نو هغه ملائکه ویلي کم لبستم فی الارض، څومره وخت تیر کړو تاسو په ځمکه کې. عدد سنینا دا تمیز دی د پاره د کم، او بعض علما وایي چې د کم نه بدل دی. شمیر عدد سنینا، شمیر د کلونو، څومره شمیر د کلونو تاسو په دنیا کې تیر کړو چې هغه تاسو ورته واپسی غواړئ. قالوا دوی ویل لبسنا یوما او بعض یوم، مونږ وخت تیر کړی په دنیا کې یوه ورځ او بعض یوم یعنی مورځ. فاسأل العادین، نو ته تپوس وکړه العادین یعنی المتمکنین من العد، څوک چې د شمیرلو قدرت لري. مونږ خو داسې عذاب کې مبتلا یو چې شمیرلی نه شو. قال ان لبستم، ملائکه به ورته وایي یا به الله پاک ورته وایي تاسو وخت نه دی تیر کړی، الا قلیلا یعنی الا زمانا قلیلا، مگر ډیره لږه زمانه. لو انکم کنتم تعلمون، یعنی لو کنتم تعلمون لعلمتم یومئذ قصر ایام الدنیا، که تاسو پوهیدئ نو تاسو به په دې پوه شوي وئ چې په دنیا کې عمر ډیر کم تیر کړو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، معطوف علیه ورته مقدر دی. الم تعلموا شیئا، آیا تاسو په هیڅ نه پوهیږئ؟ فحسبتم، نو تاسو دا ګمان کوئ، انما خلقناکم عبثا، چې تاسو ما پیدا کړی یې عبث، وانکم الینا لا ترجعون، او تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به مونږ ته په قیامت کې نشئ راجع کولی. فتعالى الله الملك الحق، نو اوچت دی الله چې بادشاہ دی او حق دی الوهیت. لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله الها آخر، څوک چې راوبلي د الله سره بل معبود، لا برهان له به، داسې معبود چې دلیل ورته پې نه، فانما حسابه عند ربه، نو بشک حساب د الله سره دی. انه شان داده لا يفلح الكافرون، الله نه کامیابیږي کافرانو. وقل رب اغفر،
او ته ورته وایې چې یا الله ما ته بخښنه وکړه وارحم وکړه ما رحم وکړه وانت خیر الراحمین ته د ټولو رحم کوونکو نه ښه رحم کوونکی دا د فحسبتم نه وروسته چې کوم آیتونه راغله دا ډېر بهترین آیتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې سریې ته حکم وکړو چې تاسو جهاد ته ځئ نو سحر او ماښام دا آیتونه لولئ صحابه کرام فرمایي چې کله موږ دا آیتونه لوستل نو صحیح سلامت واپس راغلو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو مریض ولیدلو چې ډېر په بد حالو نو کېناستو ورته دا آیتونه تلاوت کړو او په دې غوږ کې ورته چوف کړو الله پاک هغه سړی جوړ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو نو وی فرمایل چې په هغه الله مې دې قسم وی چې زما روح داغه په قبضه کې دی کله یقین والا سړی په غره ولولي نو غر به د خپل ځای نه وخوځي نو دا د هر مرض دپاره شفا ده سورة النور دا مدنی سورت ده په ترتیب جمعی باندې 40 نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی سماوی باندې 102 نمبر سورت ده